پر صورت دی د وړاندې صورت سره مناسبت وړاندې صورت کې بیان د تکلیف د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې مشرکین او پیغمبر علیه السلام تنگ کو او هجرت باندې مجبور کونو مدینه منوره ته لاړ او په دې صورت کې تکلیف د مؤمنانو دی الله مؤمنانو ته سبق ورکړي ستاسو پیغمبر باندې څنګه تکلیف تیر شوی وو عمدہ سے تکلیف پتا سو عمر ازي نبی کریم علیہ الصلات والسلام تکلیف څنګه برداشت کو عمدہ غستا سو د پاره سبق دې برداشت کولو کی نزول لحاظ باندې ویل شي بعضی کسان مکه مکرمه کې هغه ایمان راوړو بیا چې کوم دې هغه غختل چې هجرت وکي مدینه منوره ته مشرکین دوی ایثار کړه واغوي ته ډېر تکلیفونه او رسول الله دوی له تسلی ورکړي چې دا سه تکالیف راځي مخکینو خلکو باندې دغه شانتي چې کوم د تکلیفونه راغلي الف لام میم الله عالم د په معنا د دې حروف او سوچ چې کوم د لازمی معنا کې او تعبیلی الف معنا ابتلا لام معنا لازم میم معنا مطلوب نو الابتلاء لازم مطلوب امتحان دا لازم دی استاسونه به مطلوبی د مؤمن نه احسب الناس ګمان کوي انسانان ايترکو چې دی پری خودلی شي اي یقول آمنا چې دی وی موږ ایمان راوړې وهم لا یفتنون او د دې به امتحان نه غستل کیږي الله فرمای ولقد فتن الذين تاکي سره موږ امتحان اغستو د هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو نو چې څنګه دا غوینه امتحان اغستې شو داسې بستا سونه هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه حضرت خباب ابن عرت مطالبه کوي الله نه وغواړي چې د دې مؤمنانو الله امداد وکي کافران په دوی ظلمونه کوي نبی کریم علیہ السلام تکیه لګولې وکیناستو د غسین مخ مبارک سور شوی فرمایل الله به دا دین پوره کوي خو تاسو تلوار کوي تاسو نه وړاندې قومونه داسې و چې هغوی ته په سر باندې اره خودی شوی ده او دوه چنډې شوی دی خو د ایمان نه بل خوا نه دی تلی نو دا امتحانات فلیعلمن الله خامخا بخکاره کوي الله هغه کسان صدقو چې صادقان دي په خپل ایمان کې ولیعلمن الکاذبین او ښکاره کوي به الله دروغجن ولا يعلمن د دې معنی دویمه پاره کې متکړی وي څوک معنا د علم ظاهری سره کوي څوک امتیاز سره کوي ام حسب الذين اي غمان کوي هغه کسان يعملون السيئات چې دوی اعمال کوي بد ايسبقونا چې دوی به مخ کې شي زمونږ نه دوی ګناهونه کوي زمونږ نه به مخ کې شي نو معنا منګینه د دوی غریف نشو کوله سا اما يحكمون بد داغه چې دوی فیصله کوي من کان یرجو لقاء الله هغه سوچ امید ساتي د الله د ملاقات د چا د تمې چې د الله سره مخامخ کېږم نو فإن اجل الله بشک هغه ټیم چې الله مقرر کړی دی له آتن خامخارات لون کې دی هغه ټیم د قیامت او بعث هغه راتلون کې دی الله سره ملاقات وکي وهو السميع العليم د الله اوریدونکو د اقوال دی علیم پوهه دی په افعال باندې ومن جاهد هغه څوک چې کوشش کوي فإنما يجاهد بشک د کوشش کوي لنفسه د خپل ځان د پاره یو سړی مهنت کوي اعمالو کې نه دا کوشش د خپل ځان د پاره کوي ځان د پاره ستا فائدہ ده ان الله بشک الله پاک لغنی خامخا به پروا ده عن العالمین د مخلوقنا الله چاته سہاجات دي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي لو کفرن خامخا بزماب کم دیتا سیئاتهم د دوی گناهونه ولنجزینهم خامخا بزدیل بدل ورکم احسن الذی بهتر هغه کانوا یعملون چې دوی عمل کوي نه پنیکو اعمال سره ورکوټ او صغایر گناهونه دا معاف کیږي ووصینا الانسان من امر کړه انسان ته به والديه په شان د مور او پلار کې حسنا د خسلوک الله و انسان ته امر کړه دی چې د مور او پلار سره به خسلوک کې بار بار دا مضمون او یو لګ وضاحت 15 پاره کې مو ذکر کو د مور او پلار د حقوق متعلق چې د الله د حکم نه بعد د مور او پلار حق دی چې د الله حکم نه ماتيږي نو هغه ځکه به
د مور او پلار حکم دا منلی شي. د دې وجې نه د عبدالله ابن عمر سے بیبي د هغه ته ډېره ګرانه وه. عمر صاحب دغه جینۍ خوښه نه وه. زوی ته وی چې کوم دی دا ښځه دې طلاقه کا، او د زوی خپله ښځه ډېره خوښه وه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نے تپوس کو پیغمبر علیه السلام ته فرمیل اطیع اباکا، عبدالله د پلار خبره منه. که دا ښځه ستا خوښه ام ده ته پې مین ام یې، خو چې پلار درته وایي پرېږده وه په ده کې خیر دی پرېږده وه. اطیع اباکا، دا مور او پلار ډېر لوی حق وي. دلته یو واقعې ته اشاره ام کولی شي. د نبی کریم علیه السلام یو صحابي دی سعد ابن مالک، مشهور په سعد ابن ابي وقاص دی. سعد ابن مالک ابن ابي وقاص دا په عشره مبشرو کې دی هغه 10,000 چې پیغمبر علیه السلام وله په جنتي والی زیری ورکړی. دا د مور او پلار چې کوم دی، پلار یې وفاتو خو د مور ډېر زیات چې کوم دی تابعدارو. نو چې کله د ایمان راوړو نو په دې باندې مختلفې چې کوم دی محنت او حربي استعمال شي چې واپس کفر ته راشي، خو د چا خبره نه منله. مشرکینو له مور ته وویل داسې کار وکوه چې دا بچی ستا ډېر تابعدار دی، نو ته خوراک مه کوه. ته خوراک مه کوه چې کوم دی ورته وایه چې ځان د لږې نه وجنمه، او مه کوه چې ته وشرمېږې په دې باندې چې خلک به تا ته پیغور کوي چې د هغه سړی دی چې مور یې د لږې وجلې وه. نو کیدای شي چې دی د خپل ایمان نه واپس شي، یا به ته د ایمان نه واپس کېږي چې کوم دی، که نه واپس کېږي زه به خوراک نه کومه، مه کوه چې د لږې مړه شم. نو دې مورې بوک ارتال شروع کړ. نو دا لومبنی د لږې ارتال دی، ښه بوک ارتال لومبنی دا عمر ابن عاص مور کړی دی. جدی براله چې کوم دی مور ته به خوراک راوړه، مور دا وخوره نه خوره، منت به ورته وکړو، زاري به ورته وایي نه خورم. مه کوه چې همدغه شان د لږې مړه شمه چې خلک تا ته پیغور کوي، ته به واپس کوپر ته به راځې. ورځ تېره شوه، 2 تېرې شوې، 3 ورځې مور خوراک نه کو. په 3مه ورځ ورته ده ویې مورې ښه زما خبره واوره، تر اوسه ما ستا نافرماني نه ده کړې، اوس هم زه ستا خبره منم، خوراک دله راوړم، قدر دله کوم، خو دا خبره چې زه د ایمان نه واپس شم نو دا خبره دله نه منم. او که ته وایې چې زه به مړه شم نو دا خو یو ځل مرګ دی. مورې چې ستا 100 ساګانې وي که نه، او زه درته ګورم یو ځل مري او بیا جمدی کېږي، بیا مري او بیا جمدی کېږي، او 100 کرتې جمدی شي او مړه شي نو هم زه ستا خبره نه منم. اوس دې خوښه ده ډوډۍ خوري وخوره، او که نه خوري زه به تاسو وایم نو مور مې یې. جو کافران د کفر نه نه امیده شول چې دی کافر کېږي نه، نو بیا وایي چې هلکه خو هسې هم د ایمان نه واپس کېږي، نو خو هسې نه چې زمونږ دا کافر مړه شي. نو ورته یې مړه دا هلک دی نه پوهېږي، زه خیر دی ته ډوډۍ وخوره. نو په مور باندې خوراک شروع کړو چې کم دی. نو الله فرمایي که داسې مور او پلار چې تا کفر ته راغواړي نو دی به دې وخت کې د هغې خبرې منل نشته. طالب دی چې کم دی علم کوي، پلار ورته وایي مور ورته وایي علم مه کوه، نه یا دلته خبره منل شته، پر زیاتو کې خبره منل نشته. هغه علم چې د هغې حصول فرض دی دا په طالب باندې په مسلمان فرض دی، په دې کې د مور او د پلار خبره اطاعت نشته. البته چې فرضي علم حاصل شي د دین علاوه نور حاصلول استحبابي تکمیلات د علم نه، بیا د استحبابي مرتبه دي، او بیا د مور او پلار خبره منل واجب دي. نو هغه به دونه ځان نه بیا بحرونه نه جوړي، خو نفس علم حاصلول دا فرض دي، بیا دا حق مقدم دی د مور او پلار نه. نمون امر کړی انسان ته پشان د مور او پلار کې حسنا د خسلوک و ان جاهداک کده کوشش کی پتا باندې له تشریک به چې ته شرکو کې پما ما لیس لک به علم چې ستا پاغي علم نه، فلا تطيعهما پدې کې د خبره ممنه. الی مرجعکم ما تبستا سروجوی فانبئکم زبتا سل خبر درکم بما کنتم تعملون غچ تاسو عمل کو. والذین آمنوا کسان چې ایمان وروړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي لندخلنهم خامخا بز داخل کم دوی په صالحین پنیکانو کې. ومن الناس بعض د انسانانو نه من هغه یقول وی آمنا بالله موږ ایمان وروړي په الله باندې، فاذا اوذي فی الله کله چې د تکلیف ورکړي شي د الله په دین کې جعل د ګرځي فتنه الناس تکلیف د انسانانو که عذاب الله پشان د الله د عذاب.
نه بعضې کسان داسې وي چې هغوی ایمان راوړو کافرانو د خوا نه په هغې باندې سخته لږ ډبول شول نو واپس یې خپل ایمان پرېښودو. نو الله وی د انسانانو تکلیف داسې وګرځي چې ګندا د الله عذاب دی. نو ولې ته چې کوم د ایمان نه واپس کېږي؟ ولا ان جاء خامخ کراشد تنصر من ربک امداد د طرف د رب ستانه لا یقولون به دی وی انا كنا معكم بشک من تاسو سره اولیس الله ایان دی الله پاک به اعلم خپوهدن کې بما فی صدور العالمین هغه سبانه چې دی پسینو د مخلوق کې ستاسو پسینو کې ایمان دی نو د الله په علم دی او کدي سینو کې منافقت دی نو هم د الله په علم دی. ولا يعلمن الله الذين امنوا خامخ بخکار کی الله هغه کسان چې مؤمنان دي دا بخکار کی د غیر مؤمنونه. ولا يعلمن المنافقين او خامخ بخکار کی الله منافقان. وقال الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي للذین هغه کسان ته امنو چې مؤمنان دي اتبعوا سبیلنا تاسو تابعداري وکي زمونږ د لارې کو پر تراشي او تاسو د قبر عذاب دی او د آخرت عذاب دی او سختی دی او دادی حالته چې تاسو سونه پیټه ده دا بدل منګ پشاک بس تا د قبر عذاب زما ستا د آخرت عذاب زما زمونږ دین ته کو پر تراشي. ولنحمل خامخ من بار بکو خطاياكم ستاسو گناهونه. الله فرمای و ما هم ندی بحاملین بارون کی من خطاياهم دا غي گناهونه من شيء شيء. یو انسان د بل انسان ګناه نشي باروله. یو سړی دی بل ته وی چې کم دینو وی وها زما سر له وها معنا دادا چې تی وها دا ګنای زما د پلان کی چې کوم دا شی هلاک کا زما سر له هلاک کا هلاک کا زما چې کوم د ګورای زما نو ټیک دا تا ته خپل جرم کیږي چې ته په غلطه باندې بل ته خو نه کې خداغه چې کوم جرم دی د عمل هغه پتا نه بریږي هغه د خپل جرم دی. نو ځکه الله فرمای د یو بل ګنا نه باري او بیا فرمای انهم لکاذبون بشک دی دروغ جن دي او تاسو د بار خبره کوي. نو لا يحملن خامخ بدوی بار کی اثقالهم بوجون د هغوی و اسقالا مع اسقالهم سره د بوجون نه نور د بوجون سره خپل ګناه به بار کې او داغه ګناه به پتا بار شي. نمخ کې دا ذکر کېدل چې د بل پیټه پتا نه باریږي او دلته ذکر کېږي د پردې پیټه پتا باریږي. نو جواب داده چې دغه انسان کوم ګناه کړی دا او ته ورته وایي ستا د ګناه زما هغه ګناه ستا کېږي نه هغه دغه خپل پیټه دی او د بل نه باری او دا دلته چې د باریدلو خبره د غستا عمل چې ته ورته د پلانې کس قتل ک زما ګناه شوله ناغه چې مړ کو د خپل ګناه د استاد دی وین ستا ګناه ده دا به امتا تباری کی ختم په ګناګاری. څنګه حدیث کې راغلی من سن سنتا حسنه خیسته لار باندې چې کوم د خلک روان کړو نو تا تخپل اجر دی او دا چې څومره په دې خیسته لار باندې خلک عمل کوي دا غیبم تا اجر رسی او هغه کوونکو تخپل اجر دی. امن سن سنتا سیئه غلط لار دی ایجاد کړه خلکو ته غلط لار او خول نو استخپل پیټه دی او په دې غلط لار چې څومره خلک روان دي د تمام ګناه پتا باندې بار ده خو دا چې پتا باریږي نو هغه ته نخلاص نه دي هغه تخپل پیټه بار دی هغه بخپل بار هغه پتا نه باریږي خو چون کې تا د غلار ایجاد کړی د نو تا تبم هغه جرم وي اسقالا مع اسقالهم ولا يسألون خامخ تپوس کې دی شي دوی یوم القیامه په ورځ د قیامت عما كانوا يفترون هغه چې دوی دروغ جوړول د دې بوجود والا کم حضرات چې هغه دروغ جوړول دا غي مثال ذکر کوي د انبیو په واقعات سره ولقد ارسلنا نوحا تاقی سمنګ لګلو نوح علیہ السلام الی قومه خپل قوم ته فلبث فیهم وختیر کو په دوی کې الف سنه زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کالا نه نیم سو کاله دا د نوح علیہ السلام د دعوت زمانه ده د دین علاوه سونه وخت د نبی پکې مختلف اقوال راغلي نو بعضی فرمایي چې دا لسنیم سو کاله د عمر ده د دین زیات ویلیش سوار لسو کاله پورې د عمر راغله سوار لسو کاله عمر ان تو حساب کې د پیغمبر علیہ السلام نه والا تر دې وخت پورې سوار لسو کاله وشول کړه نو د دونو د زندگی و دي باندې نور حضرات هم لیکلو جلالین حاشیه ولا لیکلی دي چې کله د دومره عمر پوره شو سوار لس یا سوار لس نیم سو کاله نو اسرائیل را لې چې کوم د روح قبضه کیږي نو تاسو ته نه کیا اطول الانبیاء عمرا
انبیاو کې د ټولو نه اوږد عمر والا دومره اوږده زندگی د بل پیغمبر نشته. دنیا کې د وخت څنګه تیر شو نو دا ورته وی کدار له بابین، دا زما عمر داسې ولکه یوه کوټه وه د هغې دوه دروازې وي، په دې یوه دروازه ورننوتم او په دې بله دروازه تې ووتم. 1400 کاله نه هغه تعبیر دا کوي چې دا یوه کوټه وه، په دې یوه دروازه ورننوتم او په دې بله تې ووتم، نیم پوه شوی چې څنګه تېره شوله. د زما استا به 50 کاله سوي، دا په دې شته باندې سوچ وکړو که نه چې د چا مثال په طور 40 کاله عمر دی په دې ته پوه شوې، د چا 50 کاله عمر دی په دې پوه شوې، د چا 80 کاله عمر دی په دې پوه شوې. څنګه چې په دې نه پوه شوې نو که اخوا د کال نیم دی نو په دې به هم نه پوهېږي. نو مقصود دا دی چې دا هر وخت غنیمت وګڼه ځان دپاره. فاخذهم الطوفان ونول دوی لره طوفان وهم ظالمون او دوی ظالمان په شرک سره. فانجیناهم خلاص ورکو نوح علیہ السلام ته اصحاب السفینه او خاوندان د کشته ته وجعلناها من وګرځول دا کشته آیت نشانه للعالمین د پاره د مخلوق. و ابراهیم یاد کا واقعه د ابراهیم علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې دوی خپل قوم ته اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله، اعبدوا الله وحد الله د الله توحید ومنئ، واتقوا ويرګي د الله نه په توبې سره. ذالکم خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. انما تعبدون من دون الله بشک تاسو عبادت کوئ غیر د الله نه اوثانا د بوتانو، د الله نه سوا د بوتانو عبادت کوئ. وتخلقون افکا او تاسو جوړوئ دروغ، دا مو دروغ جوړ کړي چې دا خدای دی. ان الذين بشک هغه کسان تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه لا یملکون لکم دا مالکان دي ستاسو دپاره رزقا د رزق، دا خدایان تاسو د رزق نشي درکولی. فابتغوا عند الله الرزق تاسو ولټوئ د الله په نسبت باندې رزق، د الله نه مطالبه وکئ. واعبدوه د الله عبادت وکئ، واشکروا له شکر باسي الله دپاره. الیه ترجعون دغه ذات ته به ستاسو رجوع وي. وان تکذبوا او که تاسو تکذیب کوي زما خبره نه منئ فقد کذب تاخی سره تکذیب کړي امتون من قبلکم ستاسو نه مخکې. وما علی الرسول نو په پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر رسول د احکامو ښکاره. اولم یرو آیا دی نه ګوري کیف یبدئ الله الخلق څنګه الله پیدا کړی دا مخلوق، په دې باندې تو الله نه پیژنې چې دا دونه مخلوقات څنګه پیدا کړه. ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي په قیامت کې. ان ذلک بشک دا علی الله یسیر، دا دی په الله باندې آسان. نو عام دا وی چې دا معاد په دې باندې دلیل قیاسولی شي د مبدینا. الله دلیل ذکر کوي ابتدا ته وګوره او هغه ابتدا نه ته دلیل قایم کا په معاد باندې چې کوم ذات اول پیدا کړي هغه به دوباره قیامت کې پیدا کوي. ول ورته ویسیرو تاسو ګرځئ په الارض پزمکه کې فانظروا وګورئ کیف بدا الخلق څنګه الله پیدا کړي مخلوق یو یو سیز کې سوچ کې. ثم الله بيد الله پاک ينشئ النشأة الاخره، دا پیدا کوي پیدایش رستونه قیامت کې بدا بیا پیدا کوي. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر، په هر چیز قدرت والا دی. يعذب من یشاء عذاب ورکوي چاله چې خوښ شي، ويرحم من یشاء رحم کوي په چا باندې چې خوښ شي. والیه تقلبون او دغه ذات ته بس تاسو رجوع وي. وما انتم نه تاسو بمعجزین عاجز کوونکي الله لره په الارض پزمکه کې ولا په السما نه په اسمان کې. نه داسې کوي چې په دې ځمکه د الله نه وتښتي، آیا په اسمان کې د الله نه وتښتي او الله ستا د غریب نه کمزوري شي، داسې نشي کولی. وما لکم نبی تاسو د پاره من دون الله غیر د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصير او نه څوک امدادي. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي به آیات الله د الله په آیاتونو باندې ولقائه د الله په ملاقات، قرآن نه مني، آیاتونه نه مني او د الله ملاقات او قیامت نه مني. اولئک دا کسان یئیسو دا نا امید دی من رحمتی زما د رحمتنا. اولئک دا کسان لهم دوی د پاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د نوح علیه ابراهیم علیه السلام هغه ته الله وحدانیت بیان کو، د الہ او عجز ورته بیان کو، دوی سره جواب نشتا الا ان قالوا مگر دای وی اقتلوه تاسو قتل کئ ابراهیم علیه السلام او حرقوه یا تاسو د وسوځوي. دې چې کوم د موږ ته د اور خبرې کوي، د جهنم خبرې کوي، د سوځولو چې مخکې خو دی وسوځو نو
خشاک را جمع شول دیو ته وغورځولی شو. فانجاه الله دل الله خلاص ورکو من النار د اورنا. ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات دی لقوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې دوی ایمان وروړي. وقال او فرمایل ابراهیم علیه السلام انما اتخذتم من دون الله. دو ترکیبه کولی شي، یو ما چې کوم دی دا موصوله کا او اتخذتم دا ول سله دا او عایت پکې حذف دی. نو بیا ترکیب دا دی او اوسان دا منصوب دی بنا په مفعول له سره. نو انما من ان الذي اتخذتموه، ان الذي اغه خدایان اتخذتموه چې تاسو نیولی من دون الله غیر د الله نه اوسان دا. نو اتخذتموه مفعول اول، اوسان دی مفعول ثانی. اتخاذ د پر دو مفعول شو، بیا دا سله د پر د موصول چې ما د الذي او مودت دا منصوب د مفعول له. نو ان الذي اتخذتموه من دون الله اغه چې تاسو نیولی غیر د الله نه اوسانا بوتان. مودتا منا لاجل المودت بینکم، لاجل المودت د وجد محبتنا ستاسو د دې سره مینه د دې بوټو سره د دې کانو سره د دې شکلونو سره. دا صرف ستاسو دغه شکلونه خوښ دي، نور خدا څخه بوتان خدایان خو نه دي، خو ستاسو خوښ دي ځان سره مساتلی دي. او دویم نو دی بنا په دې باندې چې کله تمام موصوله کې او دا غون را جمع کې نو بیا دا ان د پاره خبر به حذف دی. نو خبر به ترو بس لا ينفعكم، نو مجموعه کلام داسې شو. ان الذي بشک هغه خدایان اتخذتموه چې تاسو نیولې دي من دون الله غیر د الله نه اوسانا بوتان لاجل المودت بینکم ستاسو محبت د پخپل مینس کې د دې بوتانو سره. نو لا ينفعكم دا خبر د پاره د ان شو، لا ينفعكم. دویم ترکیب داسې کوي شي چې دا ما مصدریه وایا او په دې وخت کې ما کافه وګرځوا او چې ما کافه شي بیا به ان خبر نه غواړي. دا مصدریه کا او د مودت نه مراد مودت بین الکفار. مخکې مودت د الها سره، اوس مودت بین الکفار. ستاسو خپل منځ کې یارانی دوستانی دی او دغه محبت په وجه باندې یو ځای شوي په دې شرکیاتو. نو انما نو ما مصدریه اتخاذ په تعویل د مصدر سره. ان اتخاذکم بشک استاسو نیول من دون الله غیر د الله نه اوسانا بوتان. استاسو نیول من دون الله غیر د الله نه اوسانا بوتان مودت بینکم، دا ستاسو محبت دی په خپل منځ کې یو بل سره مو یارانی دوستانی دی په دې شرک کې یو ځای شوي فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې. به دې وخت کې چې ما کافه شي نو بیا به ان خبر نه غواړي. ثم یوم القیامت بیا په ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم کفر بکی بعض استاسو چې دا ستاسو خدایان دي به بعد په بعض نور باندې په عبادت د بعضو هغه انکار کوي. تاسو زموږ عبادت کله کړی دی. ویلعن بعضکم لعنت بوی بعض استاسو بعد په بعض نور باندې و مأواکم النار زی استاسو اور دی. وما لکم نبی تاسو د پاره من ناصرین سوک امدادی. فآمن له لوط ایمان وروړو ابراهیم علیه السلام د پاره لوط علیہ السلام ول خبر اومن لدا پیغمبر شو هرستو لوط ابن حران دیر واره ده. وقال به فرمایل ابراهیم علیہ السلام انی مهاجر بشک ز هجرت کوون کما الی ربی معنا الی مکان امرنی ربی اغه تبزم چې الله را ته امر کوي. الی مکان الی ربی معنا الی مکان اغه چې کم ده تیسر لی فیه عبادت ربی چې کم طرف ته د الله عبادت ما ته آسان وی ال تبزم. انه بشک شان دغه الله پاک ول عزیز الحکیم دا غالب د حکمت ولاده. ووهبنا له اسحاق چې ارکل خپل کورنۍ خاندان پری خود هجرت وکړو شام طرف ته. نه الله مولا بل بهتره کورنۍ ورکړه. نمون هبه کو د اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام وجعلنا ما ګرځولو په ذریته النبوت دغه په اولاده کې پیغمبري ول کتاب او کتاب د په اولاد کې انبیا راغلي په زرګونو او آسمانی چې کوم غټ کتابونه دي سلور دا په دې کې راغلي. واتیناه موږ ورکړو د اجره د هغه اجر.
فی الدنیا په دنیا کې و انه بشک ده فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین د اعلی صالحانو نه ده. ولوط او یاد کلو تعالی السلام اذ قال لقومه کله چې دوی خپل قوم ته انکم بشک تاسو لتاتون الفاحشه تاسرات لکوي به حیایت ما سبقکم بها تاسو نو وړاندې والے نه دکړه په دې به حیای باندې من احد یو کس من العالمین د مخلوقنا بل چا داسې به حیا کار نه دکړه د الکانو سره تعلقات. انکم آیات تاسو لتاتون الرجال تاسرات لکوي سړو ته وتقطعون السبیل. یو مطلب دار چې الکانو سره خواهشات پوره کوي او جنکه مو پریخي دي نو وتقطعون السبیل تاسو کټ کوي چې کم دی لار د اولاد نو اولاد د کم زنه پیدا شي تاسو خو نسل چې کم دی ختم کړ نسل کوشي مو کړی دا او د مراد دا دی چې وتقطعون السبیل تاسو کټ کوي لارې پتیری دن کو باندې پلار تاسو پرېګه دینا ځکه دا خبيسان داسې چې پلارو کې بناستو چې کم به پلار ته هغه خلک به پزور نیول پزور به نیول او دا غینه به غلط مطالبه کولی او پزور باندې به دا غینه غلط خواهشات پورا کول. نو سو خوده ولی چې پاغه طرف سوګزي نو سو په پاغه طرف تلل نه د الله غونډه شاړې کړي بلکې دا چې داسې قبی خلکو مختلف بچ کنده ناستو په زینو کې ورته سوګ بچ مسافر را لې چې کم دینو نو مسافر خو به یو او دا خبيسان خو بډیرو نو بیا بچ کم ده یو به پکانه گزار کو نو بل بم پکانه گزار کو یو به زما کانه په لګیدل دا زما ده بل به نه زما کانه په لګیدل دا زما ده. اوس روغ جوړ سړی آزاد بنی ادم د لار نه بیراونی او په دې په جګړو یو به دا زما ده بل خبر به خپل مینس کې قضاوت او به قاضي او اغله به تو قاضي سم دا سړی په لار روانو ما پکانه گزار کو ما زما ده دا وی زما ده تر له فیصلو کدار چا رسیږي ناغه فیصله کدا ستا شوخه ان داسې خبيث خلک اوس هغه به د خپل اختیار ارسنه ويستو نو وتقطعون السبيل تاسو کټ کوي لارې څوک په لار پرې دینا وتاتون تاسرات لکوي فی نادیکم په خپل مجالسو کې المنکر منکر کارتا فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د هغه الا ان قالوا مگر دای وی ائتنا مغترا ولا بعذاب الله د الله عذاب توی چې تاسو سم شيګنی د الله عذاب برشي ور شراوله ان كنت من الصادقين کیت درشتونه. قال لوط علیہ السلام فرمایل رب انصرنی الله زما امدادو کې علی القوم المفسدين پدې قوم فسادانو زما امدادو کې دی لور کې عذاب. ولما جاءت کل چر رسولنا زما فرشتي ابراهيم علیہ السلام ته بالبشرا فزيري هغه ته زیر ورکو چې الله تعالی بچي درکې اسحاق علیہ السلام. نو قالو فرشتو ورته و ان بشک من مهلكو اهل هذه القريه هلاكون کی اهل د دې کلی والا دیل و سزا ورکو ان اهلها بشک اهل د دې کلی کانوا ظالمین دوی دي ظالمان. قال او تو فرمایل ابراهيم علیہ السلام تاسو کلی له عذاب ورکوي نه پدې کلی کې خو پیغمبر زما وراره موجود دی ان فيها لوطن پدې کې لوط علیہ السلام دی. نو قالو دی ورته نحنو اعلم خفویګ بمن فيها هغه چې پدې کې دی لنو نجینهم بخلاص ورکو اغه ته اهله داغي اهلته الا امراته مگر نه یو بیبي د هغه کانت من الغابرین دا د باقی پاتې کې دونکو نه په عذاب کې. نو وړاندې دا به چې ابراهيم عليه السلام د دې فرشتو سره مباحثه کوله چې په دې کې مؤمنان دي نو څنګه تاسو غر کوي ورته مؤمنان به نه لری کو چې مؤمن پکې نو چې په یو کلی کې مؤمنان تاسو بیا عذاب ورکوي نه ورکو وې کې یو پکې نو وې چې یو پکې نو عذاب نه ورکو نو خو یو خو لوط علیہ السلام خو پکې ده کنه بدابت نو بس نو ځکه تاسو مخکې وې چې کوم دی یو جادلنا فی قوم لوط ابراهیم علیہ السلام د دې قوم په باره کې مباحثه کوله یا الله دا مهلا کوا مباحثه کوله اولی نو وجدا و چې کوم دی دا ابراهيم عليه السلام له حليم الله منيب ډېر لسوان دی خپه کېده نو ځکه په دې قوم باندې بیا هم کدا عذاب تی رستو شي ایمان راوړي نو الله ورته وې دینه راز کو به دې اوس ما فیصله کړې هلاکو ما نو لوط عليه السلام ته وته نوزه ولما هر کله ان جاءت رسولنا چرال زما استاذ لوط عليه السلام تسی ابهم غم جن شو په دوی باندې نو لوط عليه السلام خپش دا خفغان په دې ملمنو نو انبیا ډیره وسیع سینه ساتي خفغان په دې چې دا خولي الکان دي دا بدبخت قوم به اوس راځي دا غي بیزتی بکي نه انبیا په دې بیزته خپکی سی ابهم وضاق بهم او تنگ شول په دې باندې زرع سینه سړی خپشي کنه نو را تنگ شي
وقالو او داسې فرشتو ته لا تخف مې یریږه ولا تحزن من غمجن کېږه خدا نه چې فی الحال ورته دا رستو خبره وا اول اغویرال چې کم د دا رامنډه والی هرعون رامنډه واهاله چې کم ده لوط علیہ السلام ډیر زیات خپه شو تنگ شو یره خو چې مضبوط قوم را سره وي پناه مې اغستی وي پتا سم سم بمبار کړي نه چې داسې خفغان جوړ شو نو به روسته ورته چې کم ده جبرئیل ځانو خو ته ز فرشته ما جبرئیل دا فرشتي دي را سره نو لا تخف مې یریږه ولا تحزن مغم جن کېږه ان منجوک بشک مخلاص درکو تا واهلک واست اهلتا الا امراتک مگر یو بیبستان کانت من الغابرین دا بيد باقی پاتې کېدون کو نفع عذاب کې ان منزلون بشک منازلون کی وعلى اهل هذه القريه فاهل ذي کلی رجزا من السماء عذاب د طرف د اسمان بما كانوا يفسقون په سبب د هغه چې دوی فسق کو ولقد ترکنا منها تاقي سر من پر خود دا کله آیه نشانه بینه واضحه لقوم يعقلون هغه قوم د پر چې دوی پویږي ترکنا نمنګ دا پری خود څنګه نو الله دا اوچت ک الټه ویشتو او سلور قسمه سزا او تمیلو شولا دوبو ډند پاغه باندې پری وته اوس دا دوبو ډند چې کم دی خلک زیو تماشا کوي بحر میت ورته وی چې پد کې یو زنده سر زناور پکې هم نشي پاتې کېدل ځکه دا د معذب قوم وبدي وإلى مدين مغلقل ومدين تاخاهم ذيرون شعيب عليه السلام فقال دورت يا قوم اعبدوا الله اي قوم زمت تاسو عبادت کوي د الله پاک ورجو اليوم الاخر امید کوي د ورځې رستونه د قیامت ورځ امید وکي ولا تعصوا تاسو مگر زي في الارض فزمکه کې مفسدين فساد کوونکی فكذبوه د تکذیب کو د شعیب علیہ السلام فاخذتهم الرجفه ان ولد الزلزله فاصبحوا پس دی وګرځل په داري پخپل کورونو کې جاثمين پړ مخه پرات وعادا وثمود یاد کا عادیان او ثمودیان وقد تبين لكم تاخي سره ماخ کار کړي تاسو ته بیان کړي می د تاسو ته می مساکنهم دا غي کورونه د دوی علاقه کورونه می تاسو ته نه بیان کړي د تاسو د لپاره سبق نه دی وزين لهم الشيطان خيست کو دوی ته شیطان اعمالهم د دوی عمل فسودهم پس دوی بن کړه عن السبيل د سیلارنا وکانو مستبصرين دیوه عقل من الله بخ عقل من خلقو خو شیطان د دوی عقل مغلوبه ک چې کوم د کفر ته راوسته وقارون وفرعون وهامان او ما هلاک کړو قارون او فرعون او هامان قارون ته نمخ کی ذکر کیږي وجدار چې داسې قوم سره نسبت دی چې هغه د لپاره شرافت دی دا د اسرائیلو دی نه په دې وجه د مخ کی ذکر کیږي او دی آیت کریمه ته سه حضرات ګوري تا موږ دوه قول ذکر کول نو بعضی فرمایي چې دا قارون دا په مصر کې هلاک شوی دی هجرت نه دی کړی ځکه وی قارون او فرعون او هامان دا به غون هلاک کړي او بعضی فرمایي چې هجرت وکړو بیا وروسته منافق شو بیا هلاک شو لکه څنګه چې سامره هلاک شو ولقد جاءهم تاخي سره غلو دوی ته موسی علیہ السلام بالبينات فخکار او معجزات سره بینات نه مراد معجزات دي ځکه دوی ته تورات موسی علیہ السلام نور راوړل فاستكبروا في الارض د تکبر کو پزمکه کې وما كانوا سابقين دین دي زمانه مخ کې کیدون کې چې زمانه مخ کې شی وتختی فکلن دا هر یو اخذنا ما دیانه ویلو به ذنبه پخپل ګنا سره د ګناګار نو مولا ونی ول په عذاب فمنهم پس بازي په دوی کې من هغه ارسلنا عليه حاصبا چې مالې ګلو په دوی باندې کانی د کانو باران می پکړو د لوط علیہ السلام په قوم باندې د کانو بارانوش ومنهم بازي په دوی کې من هغه اخذته الصيحه چاغه ونی ول چغي جبريل په دې باندې کړي کوي استلا د شعیب علیہ السلام قوم دی او دارنګي سمودیان دي چې په دوی باندې کړي کوي استلې شولا امنهم بازي په دوی کې من اغه خسفنا به الارض چې موږ نه استل په زمکه باندې قارون الله په زمکه نه استو امنهم بازي په دوی کې من اغه اغرقنا چې موږ دې غرق کړو د نوح علی السلام قوم او فرعون الله په بو کې غرق کړو وما كان الله ندي الله پاک ليظلمهم چې په دوی ظلم وکي ولکن كانوا لیکن او دي انفسهم فخبل ځانونه باندې یظلمون ظلم کوونکی دوی ځان باندې ظلم کو په کوپر او په شرک سره مثل الذين مثال د هغه کسانو اتخذوا من دون الله اولیاء الله د مشرکین د شرک مثال ذکر کړي وای دا مشرکین چې شرک کوي کنه د دوی د شرک داسې د لکه د جولاګي کور د مشرکین د شرک مشابه وي د جولاګي د کور سره جولاګي تارونه خوارکی د سره تشبیه ولي وي په ضعف کې کور چې خلک جوړي نو د لپاره چې انسان د یخنۍ ګرمۍ نه بچي
صدپا خو ته وکړې شي کنه کور دې د پاره یخنۍ نه بچم ګرمۍ نه بچم مرغې جالي جوړې کړي نو دې د پاره سیلې راځي نو بچي پکې پټ وي باراني پاغه کې پټ وي یخنۍ ګرمۍ د بچاو د پاره خلک کور جوړي او د جولاګي دا کور چې کم دی نه د یخنۍ د بچاو دی او نه د ګرمۍ د بچاو دی نشي څنګه د جولاګي دا کور نه د یخنۍ د بچاو دی نه د ګرمۍ د قرنګ د مشرک دا شرک نه تعالی څه پیدا درکې او نه تعالی لپاره پکې څه نقصان درکولې شي کته عبادت نه کوي دای تشبیه هوا چې د جولاګي کور دا بچاو د یخنۍ او د ګرمۍ نه نشي راوسته د مشرک دا شرک داغه د شرک عبادت دا نافع او ضار نافع نه د کتی عبادت کې او ضرر نشي رسولې کې عبادت نه کې نو ځکه د جولاګي د کور سره تشبیه وي بیا دا تشبیه چې ورکړې شوی د نو دا په دوه سیزونو کې تشبیه ورکړې شوی دا یو تشبیه په دې کې ورکړې شوی دا عموما جولاګي چې خپل کور جوړي نو دا د خپل لاړو نه جوړي جولاګي لګي د خپل لاړې راوباسي او هغه نه ځان لا جال برابرې خو د دې کور د آبادې د پر جولاګي د بهر نه چې کم دې سمټيري لو سامان نه راوړي د بهر نه اسم نه راوړي نور تمام زناور مرغې جال جوړي د خشاکو په سیګرزي راوړي خدای د بهر نه سن راوړي بس خپل لاړو باندې لګي د کار کوي مشرکم داسې دی چې د سره د بهر نه ایس دلیل په شرک باندې نشتا تمام خبره چې دی کوي د خپل خلی او د خپل خېټې خبره بکوي څنګه چې جولاګي د خپل خلی او د خېټې لاړې دی پاغي آبادی کوي نو مشرکم داسې وینو الکه دا ته ولي چې کوم د شرک بس دا زموږ طریقه ده نو دا نو د پلار طریقه و د نیکونو طریقه ده نور په اخوا نه پويګو نو دا د خېټې خبره ده څنګه چې مثال په تور د جولاګي د خېټې لاړې وي نو ځکه تشبیه ورکوي شي دویمه وجه د تشبیه دا ده جولاګي چې کور جوړي نو دا عموما د غټي آبادې نه لاندې جوړي د پاسه لوی آبادی وي مثال د جمعه ته وګوره سور آبادی د پدې ګډونو کې وګوره هغه لګي ځان له تاور نه خور کړي کور کې قبره ده برنده ده چې کم دی نو آبادی شتي د آبادې لاندې دی لګي ځان له تاور نه خور کړي نو د غټه آبادې لاندې د ځان له آبادی کوي نو مشرکم داسي وي د بر چې کم دی لوی خدای مني الله شتي خدا غ لوی خدای لاندې بیا پکې ځان له ورکوټي خدایان جوړ کړي لوی الله منو خلان دې پکې دا ورکوټي خدایان باران ضرورت شو ګره پلان کې ته ځان رساوخه او چې خزه غواړي پلان کې ته ځان رساوه او چې بچي غواړي نه پلان کې ته ځان رساوه او کله باندې من دا نه راوخته نو پلان کې ته ځان رساوه نو دا سې چې کوم د تقسیماتي کړي وي نو بره چې کوم د لوی خدای مني خو ورکوټي پکې لاندې بلم پکې مني څنګه چې جولاګي د پاسه آبادیشتي لاندې اوس چې ته بر آبادیشتي نو لاندې ستا پکې دی کورکی ته پکې څه ضرورت دی نه چې ار کړه ته یو لوی رب مني نو بیا ستا لاندې خدای ته دق یو رب شته کنه نه ځکه الله تشبیه وای د جولاګي د کور سره مثال د هغه کسانو اتخذو چې دین ولی من دون الله غیر د الله نه اولیاء نور مددګاران کمثل العنکبوت نو د دې مثال په شان د جولاګي دی اتخذت چې د جوړ کړي دی او نیولې د بیتن ځان د پاره کور و ان اوهن البيوت بشک کمزور د کورونو لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی لو کانوا يعلمون کاش کدی پویدل ان الله يعلم بشک الله پویږي ما يدعون غ چې دی بلی من دونه غیر د الله نه من شی د الله نه سیوا چې دی سی شی را بلی وهو العزيز الحكيم ده الله غالب ده حکمت والا ده وتلك الامثال ده مثالونه دي نضربها منګه بیانول انسانانو د پاره وما يعقلها نه پويږي پدې باندې الا العالمون مگر پوها خلق پويږي چې کم سړی پوي د عقل کې نه غپدي مثال پوي شي عام سړی په نه پويږي خلق الله السماوات والارض پیدا کړی الله اسمانونه او زمکه بالحق په حق سره ان فی ذلک بشک پدې کې لآیه نشانه د للمؤمنین د پاره د مؤمنانو هر کله چې الله په حق پیدا کړی دي د دې عقل مندو د پاره د حقیقت د پاره الله خپل کتاب نازل کړي اتل ما اوحی الیک ولول هغه چې وحی کیږي تا ته من الكتاب د کتاب نه قران کریم دی خلکو ته ولا نه الله د تلاوت امر کوي نو وجه دا چې قران کریم په یو ځل ویلو باندې کار نه کیږي چې بس یو ځل دی ویاله کما قران ویل دی به مخه کا سوړی کې تو کو چې کده پتا خونو کې مې کی خو نه دا سینه ده اتلو دال ولا
دا به بیا لولې او دا به بیا لولې او دا به بیا لولې. یو دی چې ته بار بار لولې بار بار لولې، نو قرآن کریم کې دا اعجاز دی چې په دې تنګېږي نه، په دې تنګېږي نه، بل کتاب کې تنګ شي. یو کتاب وی چې کم دی نو بیا تنګ شوی، خو قرآن کریم دا شان دی چې په دې کې به تنګېږي نه. دویمه دا چې دا بار بار لوله چې څنګه ته بار بار لولې او په دې کې سوچ او فکر کې، په دې کې تدبر کې، نو تا باندې به وخت په وخت د قرآن نور علوم ښکاره کېږي، نور علوم به چې کوم د ښکاره کېږي، نور علوم به تب کې ښکاره کېږي. نو اتلو لوله دا چې کوم دی. او دریم ټکی دی چې ته لولې نه، دا د ثواب ذریعه ده، چې څومره ته ډېر لولې چې کوم دی نو دونه د ثواب ذریعه ده. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة او قائم کا منذ ان الصلاة بشک منذ تنها عن الفحشاء، من کول کی د بے حیائی نه والمنکر او د منکر نه. منذ چې کوم دی د بے حیائی او د منکر نه دا منع کوي. بس دا د الله حکم دی ښه، دا د الله حکم دی چې کم سړی منځ کوي نو دا به تا د ناروا نه منع کوي، او چې کم سړی منځم کوي او ناروا سره کوي نو پته لګي دې صاحب منځ نه دی کړی، دې صاحب منځ نه دی کړی. کله کته دا منځ صحیح منځ شروع کو منځ دی وکړو نو ته به ټیک د ناروا نه منع کېږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته یو کس چې کوم دی شکایت وکړو دا پلانې کس 15 وخته منځ کې حاضر دی، 15 وخته، او چې د منځ نه وځي نو بیا په څه باندې اسره نه کوي، که څوک یې په سپېړه ووله او که د چای چې کوم دی غلا وکړه او کس یې وکړه بیا په هېڅ پروا نه کوي. خو البته یو صفت پکې دی چې 15 وخته منځ کې دی حاضر وي، ځان حاضروي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل چې 15 وخته منځ کې حاضر دی نو ان قریب چې دا منځ به دی د دې ناروا نه منع کي. نو بس ورځې چې تېرې شوې هغه سړي په خپله توبه ویست او سم شو. نو لہذا دا علاج وي. یو سړي کې چې کوم دی بد اخلاقي ده، یو سړي کې بد کرداري ده، اوراني پکې زیات دي او داسې پکې ننوتی دی چې د هغې نه دی منع کېدی نشي. علاج یې دا ده چې 15 وخته مانځه کې حاضري کوه او 15 وخته چې کوم دی په صحیح شان باندې مونځ کوه. صحیح ده چې کوم دی تا نه نور روانې کېږي چې کوم دی بابو صاحب د خپله وظیفه صحیح نشي کولی، بل کار دا صحیح نشي کولی او په دې پوهېږي چې دا کار مې غلط دی. نوې علاج څه دی؟ 15 وخته مونځ کې چې کوم دی په ټیم حاضري کوه، صحیح اودس کوه، صحیح مونځ کوه، بس دغه شان اهتمام وکوه. نو ان قریب چې تا دغه تمام نارواونه دی تا را منع کړي، دا به د مونځ اثر وي. تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، ذکر د الله ډیر لوی دی، د الله ذکر ډیر لوی سیز دی. نو لہذا د ذکر متعلق قرآن کریم ډیر په کثرت سره ترغیب ورکوي. نو کله داسې فرمایي ذکر الله اکبر، د الله ذکر ډیر لوی دی. کله دا فرمای اذکر الله ذکرا کثیرا، د الله ذکر کوه ډیر زیات کوه، ډیر زیات ذکر کوه. نو وجه دی چې ذکر دا چې کوم دی نه اودس غواړي، نه ولاړه غواړي، نه ملاسته غواړي، نه ناسته غواړي، نه طهارت غواړي، په هر حال کې ته ذکر کوې شي. اودس دې شتي نو وایه سبحان الله وایه، اودس دې نشته نو وایه. همدغه رنګې ولو چې جنوب ولې نه خو هم ذکر کوې شي، خو صرف دومره د جنابت په صورت کې قرآن تلاوت بنه کې نه، قرآن تلاوت منه دی او د قرآن د تلاوت نه علاوه که جنوب ولی نه دی خو ته ذکر کوې شي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي د ذکر متعلق چې کوم دی چې کله الله فرمایي زما دا بنده زما ذکر کوي نو زه د دې تذکره کوم، دا بنده پړله کې زما ذکر کوي زه د ذکر کوم، او چې دا بنده ما په جماعت کې یادوي زه په بهتر جماعت کې تذکره کوم، د پرشتو په جماعت کې زما بنده ته وګوره. نو ستا خوښه ده چې ته څومره خپل یاد غواړې نو دومره چې کوم د الله ذکر کوه جو ستا یاد به کېږي چې کوم د الله په دربار کې نو. والله یعلم، الله پوهیږي ما تصنعون، هغه چې تاسو کوئ. ولا تجادلوا اهل الكتاب، تاسو جګړې مه کوئ د اهل کتاب سره الا بالتي، مگر په هغه طریقې سره هي احسن چې هغه غوره طریقه ده. غوره طریقه دا منه چې په دلیل وسره خبره وکړه، تا ته هغه خبره وکړي ته ته کنځلې شروع کړي، په کنځلو څه کېږي؟
هغه ته خبره کوي او راشه زما خبره ته غوږ کېده چې په دلیل دی پوهه کړه ترا ته وایا دا طریقې ښه څومره چې مثال په تورخ کا تاسو خپل کلی علاقو کې مسلې پیدا شي نو جګړې مکوه خبره راشي شرط څه زور دی راځه دوانه کینو خبره به کو ما پوهه کزل سره منم کنه یا دې زه پوهه کوم نو تر سره ومنه هیڅ خبره نشته په ځای د دې باندې چې ته مشتو ګریوان او سوک سپېړې نه دینه سپېده نه جوړېږي هي احسن الا الذين ظلموا مگر هغه کسان چې ظالمان دي منهم د دوی نه ظالمان خو خبره ته غوږ نږدي کافران دي نه بیا پسې تورو باسه بیا سره جهاد کوونو وقولو داسې ورته وایي آمنا موږ ایمان راوړی بالذي په هغه قرآن انزل چې نازلېږي الینا موږ ته وانزل الیکم او په هغه کتابونو چې نازل شوي دي تاسو ته به الهنا و الهکم زموږ معبود او ستاسو معبود واحد یو دی ونحن له موږ د الله دپاره مسلمون تابعدار یو وکذلک هم دارنګ انزلنا الیک الکتاب منازل کړه تا ته کتاب قرآن کریم فالذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ته ورکړی دی کتاب یؤمنون به هغه اهل کتاب چې هغه خپل کتاب صحیح طریقې باندې مني نو یؤمنون به دوی ایمان وروړي په قرآن کریم هغه به ټیک قرآن هم مني ومن هؤلاء بعض د اهل کتابونه یا من هؤلاء د مکې ولو نه من هغه یؤمنو به چې دوی ایمان وروړي په قرآن وما يجحد بآياتنا انکار نه کوي زما په آیاتونو باندې الا الکافرون مگر کافران انکار کوي وما كنت تتلو من قبله وړاندې صورت کې خبره ذکر کوله چې بعض اهل بدعت ولا داوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د ماشوموالي نه قرآن زده د پیدایش نه مخکې ورته قرآن زده نو دوی داخل چې موږ د پیغمبر ګینه قدر کو چې دا مور په خېټه کې قرآن زده دی دا د پیغمبر قدر دا د پیغمبر قدر خو نه دی کله د یو انسان ته داسې تذکره وکړي چې د خپل حد نه بل خوا بوځي دا دغه قدر نه دا دغه بې حرمتي وي عیسایانو د عیسی علیه السلام قدر کو نو د الله زوی ورته وي نو دی وله قدر کو که دی وله بې حرمتي وکړه نو دارنګې دا د پیغمبر عاشقان په عشق کې دې حد ته ورسیږي چې پیغمبر علیه السلام داسې علم دی چې د مخکې نه قرآن زده و د مور په خېټه کې قرآن زده و نو ځناوره تا خو د هغه چې کوم دی بې حرمتي وکړه چې د مور په خېټه کې قرآن زده نو بیا جبریل په غار حرا کې څه کول چې راته او بیا دا چې غې کې نیوه دا دونه زور یې ورکو دی څه له ورکو او بیا نبی کریم علیه السلام باندې دا دومره هیبت ولې راته نو الله فرمایي وما كنت تتلو من قبله د مور خېټه نه د پیدایش نه د 40 سال نه مخکې په دې 40 کاله کې متتا قرآن نه ویخه تا ته د قرآن پته هم نه وه نو زموږ د عقیده را صاحبه چې الله پاک نبوت نو ورکړي پیغمبر علیه السلام ته قرآن نه وزده او نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چاته داسې دعوتونه د قرآن ورکول او انبیا دا وی چې هغه اخلاق و لحاظ باندې عقیدی لحاظ باندې سوچه خلق وي بس خپل عبادت او خپل کار کوي 40 سال پس چې نبوت ملو شو نو اوس په قرآن پوه شو اوس خلکو ته دعوت ورکوي وما كنت تتلو او تنوی چې تالوست من قبله مخکې د نزول د قرآن من کتاب انس کتاب ولا تخطوه تالکل نکول بیمینک په خپل لاس باندې اذن په دې وخت کې لرتاب المبطلون شک بکړو باطل خلکو د دې ټوکړې وضاحت لکشانه داسې دی ولا تخطو بیمینک په خلاص باندې تالکل نکول دا یمینک چې ذکر کیږي دا د عادت موافقه خلک عام چې لیکل کوي نو په خلاص لیکل کوي دا مطلب نه دی چې تا په خلاص لیکل نه کول نه په ګس دیږي نه کول نه په یوب نه کول خو عام خلک لیکل په خلاص باندې کوي نو په دې عام عادت په بنیاد باندې خیر ذکر کیږي ولا تخطوه تا چې کم دی لیکل نه کول په دې خلاص باندې او الله فرمایي زکه چې بیا به شک کړو د باطل خلکو کم چې يهوديان د اهل کتاب هغه به شک دا کو چې د دې پیغمبر صفت دا خو زموږ په کتابونو کې دا د امي والیو سورة انعام کې تا مضمون ذکر کو النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة النبي الامي د پیغمبر صفت امی دی تورات انجیل کې دغه صفت ذکر نو دوی به دا شک کو چې زمونږ په کتابونو کې خو د پیغمبر صفت د امی دی او دا خو لیکل کوي نو دا څنګه د اخر زمانه پیغمبر شو اهل کتابو به پکې دا شک کو مکی والو به دا شک کو چې دا سړی خو زمونږ د کلی علاقې خو دی خدا د لیکلو لستلو والا د معلومیږي دا چې دا غون مضامین په خپل جوړي ای به پکې دا شک کو نو الله فرمای د لیکلو والا نه
نو د دې وجه نه د مشرکین شوبه او شک هم ختم شو، د اهل کتاب شوبه هم ختم شو. ولا تخطه بیمینک اذن لارتاب المبطلون. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه لیکل، دا دغه کمال دی. د پیغمبر علیہ السلام نه لیکل دا کمال دی. اوس یو سړی داسې وایي چې زما پیغمبر د لیکلو والا نه و او دا دغه صفتو زم چې کوم دی لیکل نه زده کومه، نو پتا کې نه لیکل دا عیب دی او ستا لیکل کمال دی. هسې نه چې ته داسې روان شي. د نبی کریم علیه السلام نه لیکل دا کمالو، وجه دا و چې مشرکینو پې شوبه کوله، دارنګې اهل کتاب به شوبه کوله، او ستا دپاره لیکل دا نعمت دی، دا کمال دی چې چاته لیکل ورځي. دریم ټکی دا دی، ابن عربي یو بزرگ سړی تیر شوی دی او ډېر صوفي سړی تیر شوی دی. نو هغې یوه خبره کړې ده چې کوم د هغه وایي نبي کریم علیه السلام لیکل کړي دي. نو بعضې تیز مولیان په ده پسې راپاڅېد، وایي کافر یې، ځکه چې الله وایي تا لیکل نه دي کړي او تا وایي چې لیکل یې کړي دي. نو بنیادي مسله داسې ده، انشاءالله لږ مخکې صورت احزاب کې را روانه ده او بل صورت کې مخکې راځي صلح حدیبیه چې کله کېدله نو بیا آخري فیصله لیکلی شوله. یو خواته پیغمبر علیه السلام دی او بل طرف ته سهیل ابن عمر دی او لیکون کې حضرت علی دی. لیکل شروع شول، بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل ورته وران کا موږ دا نه پیژنو، ښه د دې په ځای ولیکه باسمک اللهم، خو رحمان رحیم نه پیژنو. علی صاحب پیغمبر علیه السلام ته وکته، پیغمبر علیه السلام ورانه کا باسمک اللهم، دا هم زموږ د رب نوم دی، دا ولیکلی شول. اوس مخکې عنوان شروع شو، موږ بسم الله ولیکو، وروسته بیا پسې عنوان لیکو، خانگی جوړه، خانگی فیصلې، فریقین کا مصالحت، داسې لیکو. نو داسې عنوان شروع شو، هذا ما قضا، دا هغه چې فیصله کړې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و بین صنادید قریش. دا هغه فیصله ده چې محمد رسول الله کړې ده او د قریشو د مشرانو سره. سهیل ورته وی چې کوم دی، نه منو، مونږ که تا محمد رسول الله مو منلی نه بیا مو دا دونه اختلاف او جګړې سره کولې، دا وران کا رسول الله دی نه منو. د دې په ځای ولیکه محمد ابن عبدالله ولیکه، په دې دې پیژنو چې د عبدالله بچی. علی صاحب بیا وکتل، پیغمبر علیه السلام یې ورانې کا. علی صاحب په خدای مې دې قسمي کو د سره نه ورانو، منې ومنې که نه منې د سره نه ورانو، اره به موږ ستاسو خبره منو. نو دا ټوله صلح داسې وه چې صحابو ذهن ته د هغې صلح نه پرېوتله. صورت فتح کې انشاءالله تفصیل دی، صورت فتح کې تفصیل دی چې کوم د صحابو دا جوړه ذهن ته نه پرېوتله، ځکه تمام شرطونه د مسلمانانو خلاف وو. نو دوی خو هسې د مخکې نه غوسه دي. نو علي صاحب قسم دی کو نه ورانم د سره، او منې لیکل کو د سر نه منې سره نه کو، زی خپل کار کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کم دی نو دادی نبی علیہ السلام په پیندا سره راخ بس وران. محمد رسول الله په لیکلو کې ورانې دل دا د هغه رسالت ختمېدل خو نه دي، یا لیکل وو کنه هغه د الله رسول دی. بیا پسې عبارت دی بخاری کې وکاتبه او ویلیک محمد ابن عبد الله، دا کتبه کی ضمیر چاته راځي دی، وکتب محمد ویلیک محمد ابن عبد الله. نو ابن عربی وی دا ضمیر پکې نبی علیہ السلام ته راځي دی، وکتب او نبی علیہ السلام ولیک محمد ابن عبد الله، نو پته لګی لیکلی کړي دي، ناغه د لیکلو قول کړي. نور مولیان پس را پاسه دي کافر، نبی علیہ السلام خو لیکل نه دي کړي، ځکه الله فرمایي چې تا ولا تخطهم. نو نور حضرات دا ضمیر د کتبه دا راجی حضرت علی ته وی چې پیغمبر علیہ السلام په محمد رسول الله باندې قلم راخ کو د ورانه کو، بیا به کتب علی سے بولی کو محمد ابن عبد الله. نور دا ترجمه کوي. حقیقت دا دی چې محمد ابن عربی دا چې کوم دی کافر نه دی، خبره کړي تعویلی کړي دا، انت دوه ترجمه ټیک دي. که ضمیر پکې علی سے ته راځي کې نو کتب علی سے بولی کو جو صحیح ده، او که نبی علیہ السلام ته راځي کې نو معنا دا چې وکتب نبی علیہ السلام اولی کو، ځکه نبی علیہ السلام امیرو امر وته کو علی سے اولی کدا ټکی چې محمد ابن عبد الله هغه امر دی، هغه ته نسبت کولای شي.
څنګه چې تاسو وایي الله یتوفى الانفس روحونه الله قبضه کوي، نو روحونه خو الله نه قبضه کوي، خو فرشتي قبضه کوي. الله ته ولې نسبت کیږي؟ ځکه چې الله ته امر کړی دی، الله ته امر کړی دی، نو ځکه الله ته نسبت کیږي چې الله یتوفى الانفس. نو دارنګ دلته الله نبی علیہ السلام ته امر وکړو، نو پیغمبر ته نسبت کیږي، کتب نبی علیہ السلام ولیکو. دویم قبل فرض دا ټکه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام هم ولیکي، نو په دې کاتب نه ګرځيږي. ښه په دې دا یو ټکه دی، و کلمه ده، یوې کلمې لیکلو باندې څوک کاتب لستون کې نه ګرځيږي. تاسو خپل رواج کې ګوره ډېر زنګ مشران سپینګری داسي کنه، هغه چې کوم د سر خپل نوم زده کړي، ناغه چې دسخط کوي، ناغه ټکی زده کړي چې دا شه د سر راکاګه، دا د سر راکاګه، د سر پکې هغه شیزونه راکاږي، خو نور په دې نه پوهیږي چې دا دیسي شي. د دې په ځای ورته تبل نوم یې وځه تبل نوم لیکه نشي لیکلی، خو دا خپل نوم چې کوم دی هغه کیرلی زده کړي، نیوه کیرله پکې داسې راکاږي، بله کیرله داسې راکړي، د خپل نوم هغه نشانه ذهن کې اقه شی ولیکي، نو دا نوم یې ولیکه، نو په دې باندې دا کاتب دی. ولې نه؟ نو که نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام همدغه شانته محمد ابن عبد الله، محمد ولیکو، ابن ولیکو، عبد الله ولیکو، داسې یو کلمه ولیکله، نو په دې باندې نبی علیه السلام کاتب نه ګرځېږي. نه ځکه لا تخطوه بل هو آیات بینات، بلکې دا آیاتونه دی واضح فی صدور الذین، پسینو د هغه کسانو کې اوتل علم چې ورکړی شوی هغوی ته علم. وما یجحد بآیاتنا، انکار نه کوي زموږ په آیاتونو باندې الا الظالمون، مگر ظالمان انکار کوي. وقالوا وی دی لولا انزل علیه، ول نه نازلیږي پیغمبر باندې آیات نشانات من ربه، طرفه د خپل ربنا، هغه نشانات چې دوی غواړي د دوی د طبیعت او د منشا موافقه. قل ورته وی انما الآیات، بشک نشانات عند الله، د الله په نزد دي. مضمون دی وی چې کرامت د اولیاء، معجزې د انبیاء، دا د الله په اختیار کې دي چې کله ور کوي سونه ور کوي. وانما انا بشک نذیر مبین، يرون کم اخکارا. اولم یکفیهم، این د کافی دوی د پاره، ان انزلنا علیک الکتاب، بشک منزل کړه پتا کتاب، یتلا علیهم لستیشی په دوی باندې، ان فی ذلک، بشک په دې کې لرحمه، دا رحمت دی، و ذکر او دا نصیحت دی، لقوم یؤمنون، هغه قوم د پاره چې ایمان وروړي. تاسو نشانه غواړئ، د قران کریم نشانه ده کنه، دا قران کریم نشانه ده، د الله په معلوماتو مشتمل دی، او دنیا ته چیلنج ور کوي. زی تاسو یو صورت برابر کوي، نو چې دا دنیا مقابله نشي کولای د یو صورت، نو دا چې کم دی نشانه ده کنه ده. ول ورته وکفا بالله، کافی دی الله پاک، بیني و بینکم، زما او تاسو مینس کې شهیدا گواه، الله گواه دی، د الله گواہی د الله کتاب دی، الله گواہی د الله کتاب دی، چې الله کتاب را اولګو دا غي څوک مقابله نشي کولای، دا د الله کتاب گواہی ده. دا رنګ د الله گواہی د پیغمبر علیه السلام معجزات دي، په هر موقع څنګه معجزې ته وخولې، مشرکینو څومره لوی تدبیر وکړه، څومره لوی تدبیر وکړه چې دا په لوی تعداد سره نوجوانان د کور نه تاو توري وسره خل ریډیو ته تیار چې دغه یو سړی د راپاسېږي په تورو کې بیا خرپوي، او الله خپل پیغمبر ته وایي تیوزه او پټه مزه ورشه خور راواله، او دې خرسره په دې سرونه واچوه، ښه ښکاره ده سیزه حقه شانتې روان شي. نه معجزه نور څه شي ته وایي، بیا چې په هغه غر کې چې کم دی لږ شانې ځای کې ناست دي، او دا نور اقه ورسېد خپې ښکاري، الله مخې ته ونه رازرغون کړه، کرکوړه پکې راله، دې خوا چې کوم دی جولاګیانو جالې شروع کړي. نو هغه مشرکان چې کوم دی په دقه ځای ته نه وساتو. نو نور چې کوم دی د الله شهادت څه دی، هجرت کې پسې وروستو چې کوم دی سراقه منډې وي، نبی علیہ السلام پروام نشته، د سره ته ګوریم نه، صدیق صاحب سره خطره ده نو ته ګوري، د الله پیغمبر دا سړی خو راورسېدو، نبی علیہ السلام غږ نه کو چې ښه بالکل د الله پیغمبر دغه راور ګزار را باندې کوي، دونه نږدې راورسېدو. نبی کریم علیہ السلام اللهم یا الله زموږ حفاظت وکړي، بس حفاظت سره چې کوم دی بیا هغه اس پس مکه نه وته دی، او بیا سراقه هلته په تیندکونو باندې پروت، نه معجزه نور څه ته وایي، دا د الله شهادت دی چې خپل پیغمبر ساتي، بینهم شهیدا، یعلم د الله پوهیږي ما فی السماوات والارض، په هغه څه باندې چې اسمانونو کې دی او په ځمکو کې دي، والذین آمنوا، هغه کسان چې دوی یقین کوي، بالباطل، په باطل باندې شیطان باندې یقین دی، په بوتانو باندې یقین دی، وکفروا بالله، کفر کوي په الله باندې، اولئک هم الخاسرون، دوی تاوانیان دي. ویستعجلونک بالعذاب، دوی په تلوار سره غواړي ستانه عذاب، تا ته وایي چې زه ستا خبره حق ده او موږ ستا خبر نه منو، عذاب راوله. الله فرمایي ولولا اجل مسمى، کنه د هغه ټیم مقرر
موږ د عذاب د پر یو ټیم مقرر کړی لجاءهم العذاب خامخ راغلی دوی د پر عذاب ولياتينهم او تلوار مکو خامخ راشي تاسو ته بغتة الناصافه وهم لا يشعرون او دوی بنه پويږي یستعجلونک تلوار سره غواړستانه بالعذاب عذاب وان جهنم بشک جهنم لمحيطه بالكافرين خامخ احاطه کون کې د کافرانو ويوم يغشاهم العذاب اغورس چې پټ کې دوی لره عذاب من فوقهم د پاسه د طرفنا د عذاب ته د پاسه توشي ومن تحت ارجلهم او د لاندو د خپو د طرفنا ويقولوا تويل شذوق تاسو سکه ما كنتم تعملون اغه چې تاسو عمل کوم یا عبادي الذين امنوا ازما بندگانو هغه کسانو زما بندگانو چې تاسو ایمان راوړې ان ارض واسعه ځینې کسان داسې چې هغوی ایمان راوړی خو هجرت یې نه کړی مکه مکرمه کې اوسېدل نو بدر ته احد ته چې مشرکین به راتلل دوی د ځان سره په زور باندې رایستي نو مسلمانان وایي چې دا ځینو خو په زور باندې کافرانو رایستي دي نو دوی به څه سزا نو الله فرمایي ولې دوی لما دا پراخه دنیا نه ورکړي تاسو ولې هجرت نه کوئ لہذا د الله دین مپرې دوا کور کله پرې دوا پټه پرې دوا رشتہ دار پرې دوا خود الله دین مپرې دوا ایو سړی خپل کور کله علاقه پرېږي د هجرت کوي نو تاسو سره به خطر یې خورم بسو بل ځکه براته کور ملو شي او کنه الله د دې غوندو جواب کوي یا عبادی الذین ازما اغه بندگانو امنو چې ایمان مروړه ان ارض واسعه زما زمکه پراخه ده نه چې پراخه ده لاړ شبل خو خود الله دین پرې نه دی فإيايا فاعبدون خازما د پر عبادت کوي او کته وې زه هجرت وکم نو دولګي به مړ شم وې دولګي نه مریخه کدا مرګ وینو دا تعالی په دې کور کې مرضی او دا التم یو شان په خپل ټیم راضی دا د هجرت د وجه نه د جهاد د وجه نه کل نفس هر یو نفس ذائقه الموت سکون کې د مرګ ثم الینا ترجعون بما تستاسو رجوعي والذین آمنوا اکسان چې ایمان وروړي او عملوا الصالحات او نیک اعمال کوي لنبوئ انهم زبدل زیورک من الجنه په جنت کې غرفا بنگلې تجری من تحتها الانهار خالدین فيها نعم ډیر خد اجر عاملین اجر د عمل کوونکو الذين صبروا اکسان چې دوی صبر کوي دا خیسته اجر د چا دی هغه کسان چې دوی صبر کوي او علی ربهم یتوکلون او دوی په خپل رب باندې توکل کوي الله باندې توکل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی څوک په الله توکل وکي په حق توکل سره الله بوله داسې رزق ورکي چې د ګومان نه توکل کې او په حق توکل سره د داسې زیات رزق چې ستا به ګومان نه وګوره دې مرغوته سحر چې کم دی د خپل جادو نه پاسي نه دکان شته نه تجارت شته نه کاروبار شته خچا کوي ولګي چې کم دی ما خام بالکل مړی خپل جالو تر رواني نو اعتماد دغه سی علی ربهم یتوکلون هجرت دې نکو نو الله وزمکه پراخه ده مې یریږي چې کم دی ځا مرګ نه یریږي مې یریږي مرګ په سفر کې مرضی او په کور کې مرضی اوس ته په طریقه نه پويږي الله ته مثال درخې دې مرغو ته وګوره دا مرغې چې ګرځي دوی کم ځای کې ځان لپټي کړلې دي د پلار جیداد کم ځای کې د نیکه کورې په کم ځای کې هیڅ شیم نو الله رزق ور کوي نو د الله دین مپرې غدوا د ارس پرې دوا الله به تنظیم کوي وکأی من دابه او ډیر د زناورونه لا تحمل رزقها نه بری د ځان سره رزقونه دا زمری دی او دا پړنګ دی او دا ګیدړ دی او دا شرمخان او دا مارغان چا ځان سره رزق پشا کړی دی الله يرزقها الله دوی ته رزق ورکوي و اياكم تاسو ته رزق درکوي او هو السميع العليم د الله اوریدونکی دی او پوها دی ولئن سالتم خامخ کته تاسو کې دوی نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونو زمکه وسخر الشمس والقمر چا تابع کړی دین ورس پوګمه ليقولن خامخ دوی بوي الله دا د الله صفات دي چې پیدایش هم الله کړو تسخیرم الله ور کړی نو فانا يؤفكون پس دوی کم طرف ته اړول کیږي به خو پکار د چوبنه الله الله يبسط الرزق الله پر خیر رزق لمن يشاء چاله چې خو خشي من عباده د خپل بندګانو نه ويقدر له او تنګي دا غد پر دا رزق ډیرواله او کمواله استاد هنر او استاد پوهه مسله نه ده دا د الله د خوانه تقسیم دی چاله ډیر ورکی او چاله لګ ورکی الله د سي تقسیم کړي دی بل ځای فرمای نحنو قسمنا بينهم معيشتهم دا ژوند لما تقسیم کړي دی چاله پراخ او چاله چې کم دی کم بس دا په دې باندې دی تفتزانی چې نته تعبیر کوي کنه کم عاقل تلقاهم کم جاهل تلقاه مرزوقا ډیر نه پوی سړی چې په ایس بم نه پویږي ډیر پر اخر رزق ور سره وکم عاقل اعیت مذاهبه او ډیر او خيار سړی
هغه د رزق چې کم دی لارې پې ورکې شوي چې خدای ماښام د ډوډۍ د کم ځای نه پیدا کړم عقل یې وګوري هوښیار پویه سنجیده رزق یې د رقم نه لګي هذا الذي ترك الاوهام حائرة دا داسې تقسیم دی چې انسان حیران شي په دې کې وسویر العالم النحریر زندیقا او دا هغه تقسیم دی چې مولوي صاحب که په دې کې سوچ کې چې کم دی چې دا ولې داسې بې برخې شو او دا بل بېوقوف ته وګوره دونه مالو سره دی وایي زندیق به دنه وګرځي ښه خو بس دا سوچونه مه کوه د الله تقسیم دی دغه قمقل یې دونه ورکړی دی او دی بل هوښیار داسې دی او دا تاسو یقینا چې به وګورئ ښه ډېر داسې دنیادار که نه چې کله سره خبرې کوي نو زه حیرانه شم چې دا ته څونه په کم لیول خبرې کوې که نه او دنیا ته وګورې مال دولت ته وګورې خبرو ته د خبر نه په سر پوهېږي نه په خپل پوهېږي په اسم شاه منصور بابا به تېنه تعبیر کو که نه د کرکڼې په سر او کونه نه پوهېږي د کرکڼې په سر او کونه نه پوهېږي نو الله فرمایي دا پراخي او تنګسیا دا زما تقسیم دی ان الله بشک الله پاک بكل شیء علیم په هر سیز دی پوها ولا ان سالتم خامخ کته تپوس وکې د دوی نه من نزل من السما چا نازل کړي د اسمان نه ما ان وبدا باران سوک وري فاحیا به الارض پس جمدی کې پدې باندې زمکه من بعد موتها پس د اوچوالنا ليقولن خامخ دی وی الله د الله وري قل ورته الحمدلله سنا د الله د پر بل اکثرهم لا يعقلون ډیر د دوی نه پويږي وما هذه الحیات الدنیا نه د ژوند د دنیا الا لهو مگر د اسباب د غفلت دي د دنیا ژوند داسې دی چې د اسباب د غفلت دي د آخرت نه بغافل شي ولعب او د لوبي دي څنګه چې لوبي د هغې دپاره څه فایده نه وي نو دغه رنګې د دپاره هم څه فایده نشته و ان دار الاخره بېشکه کور د آخرت لهي الحیوان خامخا دا یو ژوند دی دایم د صرف و قانون وي که نه چې هر پیلت راشي متحرک او ماقبل تینا مفتوح وي نو بدلیږي په الف باندې قواله بیع دلته حیوان کې بالکل قانون متوجه دی چې کم دی یا متحرک او مخکې تینا مفتوحه ده په دې واو کې ځکه نشي ویلی چې و پسې وروسته الف ساکن دی خو په یا کې خو ویلی شي خو د هغې باوجود دا قانون دلته نه جاری کیږي قانون متوجه دی او جاری کیږي پکې نه وجه دا ده دا اشاره ده چې کم دی چې دا ټکي داسې متحرک پرېښودلی شوي دي متحرک دا غونډو له حرکات ورکړی شو نو دا حرکات چې ورکړی شي حرکت خوځېدلو ته وایي نو په دې کې خوځېدل دي نو دغه رنګې د آخرت دا ژوند هم داسې متحرک دایمي ژوند دی نو دا ټکی دال شي په دوام د آخرت باندې چې د آخرت ژوند دا ګوره دایم دی نو ځکه دا حرکات د قصې پاتې شول تبدیل پکې رانلی نو دا کور د آخرت لهي الحیوان دا یو ژوند دی دایمي لو کانو یعلمون کاش که دی پوهېدلی فاذا رکبوا فی الفلک کله چې دی سواره شي په کشتۍ کې دعوا الله دی بلي الله پاک مخلصین له الدین خالص کوونکي الله دپاره په دین کې کشته کې تکلیف راشي سیله او طوفان شروع شي یو الله ته आवाज کوي فلما نجاهم کله چې الله خلاصي ورکی دوی ته ال البر من واسویلین ال البر رسیږي او چتا اذا هم یشرکون بیا دوی شرک کوي لیکفروا د پاره دی چې انجام دا پیدا شي دی کوپرو کې بما تینهم هغه چې تما ور کړي ولیتمتعوا دی د پاره دوی پیدا حاصل کی فسوف يعلمون سر دی چې دی به پوه شي اولم يروا ايدین ګوري ان جعلنا بشک ما ګرځولې دی حرما امنا حرم زمکه د امن دوی وی چې موږ تاسو سره ایمان راوړو چاپېره خلک کافر زمون خلاف دي دا به متصنس کی چې کم دی پوټې پوټې به متقسیم کی الله فرمای د دې نه یریږي ما خو تاسو له دا زم د امن درکړې سفر کوي خلک تاسو احترام کوي وی دا د حرم باشندگان دي تاسو له ما زم د امن درکړې دی نو چې ته ایمان راوړې نو څنګه به تا ته امن نه نو دی نګوري ان جعلنا چې ما ګرځولې حرما د حرم زمکه امنا د امن ويتخطف الناس وتختول شي انسانان من حولهم چاپیره د دوینا چاپیره ډاکی دی غلاګانی دی خو حرم کې دای سم نو اف بالباطل ایا باطل باندې چې شیطانان دی بوتان دی امنون دی یقین کوي وبنعمت الله د الله په نعمت باندې چې حرم دی وبنعمت الله د الله په نعمت چې پیغمبر دی وبنعمت الله د الله په نعمت چې دوی ته امن ورکړي دی یکفرون دوی پاغي کفر کوي د الله نعمت باندې کفر کوي ومن ازلم نو دا معنا لا احد ازلم استفهام د انکار د دین بل غټ ظالم نشته ممن د هغه چانه افترا چې د تړي علی الله کذب په الله دروغ
یو انسان په یو دروغ تړي څوک یې په بل تړي د ټولو نه غټ چې کوم دی ظالم هغه دی چې په الله دروغ تړي نه الله باندې دروغ څنګه وتړي د شرک چې دا د الله سره حصه دار دي دا د الله بچی دي دا دروغ دي په الله باندې او کذب بالحق یا تکذیب کی په حق باندې حق نام قرآن دی قرآن نه چې کوم دی دا نه مني ایمان او اسلام نه مني لما جاءه کله چې د حق راله الیس فی جهنم ایا نه په جهنم کې استفهام د پاره د تقریر دی نو معنا بالکل بزې په جهنم کې مسول للکافرین زیاده پاره د کافرانو والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې د کوشش کوي فینا کې تعمیم د چتو ته ار سره وباس هغه کسان چې د کوشش کوي معنا فینا فی سبیلنا زمن پلار کې فینا معنا فی دیننا زمن په دین کې کوشش کوي فینا معنا فی طاعتنا زمن په طاعت کې کوشش کوي نو چې انسان په نیکو کې په دین کې سونه کوشش کې لنهدینهم خامخ بذکلو کوم دی تسبو لنا خپل لارې ابو درداء رضی الله تعالی عنہ مطلب داسی ذکر کړي هغه کسان جاهدوا فینا چې د کوشش کوي فینا زمن په دین کې چې په کم ټکی پویا شو پاغي عمل کې کم علم چې تنصیب شو کنه په دقه عمل کوا او چې ال کړي په دې عمل کو لنهدینهم سبلنا نو زبو خم دوی تخپل لارې نو تا ته هغه علم حاصل کم چې ستا علم نشته کم علم چې تا دې نه په دې عمل کوا او چې په دې عمل کې نو چې په کم نه هغه علم بدل درکم مخکې بدل لارې تکوزو کړ او په علم کې هم داسې مسلې ښه چې څومره انسان په خپل پوهه باندې په خپل علم باندې عمل کوي په خپل پوهه باندې نو دومره هغه چې کم دی الله په خپل معرفت ور کوي او چې په دې شته باندې ته عمل نه کوي نو مخکې طریقې مشکلې نو لنهدینهم سبلنا او څوک دا معنا کوي هغه کسان جاهدوا فینا چې د کوشش کوي زمون په لار کې توبه وباسي خطا ته نه وشوله فی الحال توبه وباسي لنهدینهم خامخ بز او خم دې تسبلنا خپل لارې د اخلاص چې تا توبه وستا اخلاص به نصیب کم و ان الله بشک الله پاک لمع المحسنین خامخ د نیکانو سره بسم الله الرحمن الرحیم سورة الروم سورة روم وی ابتدا کې عمدہ مضمون ذکر کیږي دا سورت نازل شوه پس د سورت انشقاق نه او مخکې د سورت عنکبوت نه مصحف عثمانی کې 30 نمبر سورت ده 13 او نزول لحاظ باندې دا ویل شي 84 نمبر سورت ده دا مخکینی صورت سره مناسبت یا د دې ټوکړې سره لګي چې کم دی چې والذین جاهدوا فینا کم خلک چې هغه مجاهده کوي الله وی زبا غوي تخپل لارې کولو کم صحابه او حضرات مجاهده وکړي سخت برداشت کړي الله تعالی لارې کولو کړي دنیا حکومتونه الله ورکړه یعنی دې سره ولګه ان الله لمع المحسنین الله چې کوم د محسنینو سره د معیت بلا کیف مونږ ته پته نشته خو الله وی د محسنینو سره یې منو او دې کې چې کوم د هغه معیت د محسنینو ذکر کیږي چې الله پاک د خپل محسنینو سره ملګرتیا دا و چې پیغمبر او صحابه دي نو کامیاب کړه په مشرکینو دا معیت اثر الف لام میم الله عالم دی په معنا د دې حروفو اشارات چې کوم د معنا کولی شي الله لطیف محمود الف معنا الله لام معنا لطیف الله لطیف ذات د محمود العاقبه انجام چې کوم د خیسته ور کوي غلبت الروم کمزوري شول رومیان دا یو واقعیت اشاره ده او دا د قران کریم صداقت دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت معجزه اومده هغه وخت کې چې لا پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د دنیا لوی طاقتونه حکومتونه دا دوو یو د ایران حکومت او د تبع کسرا و یو د شام او د روم حکومت او د تبع هرقل و خو د ایران حکومت چې کوم د مجوسیانو د اور عبادت وکاو او د روم د حکومت هغه اهل کتاب ځانته و د نصرانیانو دا دوه خط طاقتور حکومتونو د بل سره بالکل چې کم دی مټ برابرو بس یو ځل باندې د دوی سره اختلاف پیدا شو دا دوه حکومتونه او جنگیدل ایرانیانو چې کم دی غلبه وکړو دا رومیانو نه کافی ځمکې واغستلې ازروعات ورته وی چې کم دی دا ځمکې ته واغستې
او ډیر زیاتې چې کوم د دوی پسپا کړه لوی علاقې ته نه فتح کړه نو ایرانیان کامیاب شو رومیان کمزوري شول کله چې د دوه کسانو داسې اختلاف نو بهر نه خلک څوک د یو ملګری څوک د بل ملګری نو څوک په دې خوشحالېږي څوک په هغې خوشحالېږي نو اگر چې په دې وخت کې دا دواړه کافرانو خو مسلمانانو نیت دا د رومیانو سره و ځکه چې رومیان اهل کتاب ځان ته وي آسماني کتاب ځان تابع وي د یو پیغمبر ځان تابع وي نو په دې ټکو کې د مسلمانانو سره شانتي قریب نو ځکه مسلمانانو نیت دا د رومیانو سره و او مشرکان چې کوم دوی د بوتانو عبادت کو نو دوی نیت د ایرانیانو سره چې هغه د اور عبادت کو نو په دې باندې مشرکان ډیر خوشاله شو وګوره کنه زمنګ ملګری غالب شو نور دوی سره سم ملګرتیا خو نه و دا غالب شو چې کوم دی موږ په تاسو غالب یو څنګه چې رومیان خراب شو داسې به تاسو هم خراب یې مسلمانان خفه شو الله حکم راولېږو دا زما انتظام دی یو څو ورځې پس به واپس رومیان غالب کما نو دا داسې خبرو کنه چې دا ذهن ته د چا نه پرېوتو ځکه چې د هغوی سوپر پاور خو ختم شو اوس خو دی خو سوپر پاور ایران دی هغه خو ختم شول نو بیا به دا کمزوری ملک څنګه راپاسېږي خو الله وی دا به زه واپس چې کوم دی رومیان غالب کوم او دا نور به کمزوري کوم الله چې څنګه ووی حق شانتي بیا وکړل نو مسلمانانو کلکه عقیده و خوشاله صدیق صاحب راوته په کوڅو کې لګېده دغه آیاتونه وایي خلکو ته وراوري هسې خوشحاله یې واپس به چې کوم دی الله دوه وعدې وکړې رومیان به غالب کوم په ایرانیانو او دا به داسې ورځې چې مؤمنانو تاسو به اوچت کم تاسو به خوشحاله کم دا دوه خبرې الله ورته وکړې نو دغه وخت مسلمانان دونه کمزوري دي چې خپل مونږ نشي کولی نو کافرانو چې کوم د هغې ته ناشنا ښکاره کړي د صدیق صاحب په کوڅه کې روان دی په تیزې وایي کافر ورپسې رالی ابی بن خلف ورته وی صدیقه ته دا چې څه وایې په دې ستا یقین دی ولې نشته ما سره په دې شرط تړي بلکل د سره تړم وی ښه که په 15 کاله کې رومیان غالب شول صدیقه ستا خبره تا شرط وګټو 100 اوښې به در کوم او که غالب نشول بیا به زمون خبره ټیکې به 100 اوښې راکې صدیق ورته وی ټیک ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خوا ته راغلی قصې ورته بیان کړه پیغمبر علیه السلام تا ته خو ما 3 او 15 کاله نه دي ویلي قرآن کې بدع راغلی بدع وی د 3 نه تر 9 کالو پورې 3 نه تر 9 پورې الله داسې ویلي دي دا چې کوم الله ویلي چې په دې بدع کې به غالبوم دقه کې چې څوک شرط تړي به ټیک ده صدیق سے بیا راوته کوڅه کې ګرځي او بای وته لکه داسې معلومیږي چې په دې خپل شرط باندې ستومانه خپي وای نیمه خپا ته چې کوم د کو خپي راځي چې دا شرط نورم بڑاو کو راځي چې بڑاوي کو نو 100 شوي ښه 100 چې کوم د شوي او زما استا په منس کې به ټیم وکالي ایو قول دې نه کاله ځکه چې قران بدع ویل دي نو علي صدیق صاحب دې ته خبر راوړه ولا نو خان سلسل شول چې کله هجرت به روسته شروع شو چې کم دی او بیراله ورته وی تا سره زما شرط دی زما پتا سل اوخی دی اسنه چې تر نه وتختی مال به کټاس کافر چې کم دغه په ضمانت کې راکې کو ته لړ شي چې دغه خپل اوخی وصول کوم تاسو به کم ځای ګرځم جو صدیق صاحب خپل زوی عبد الله راش د کافر و دغه سره زما د خو نظیم ورشه او ټیک کمه پلار هو در کایبا کپلار مینو زی بچیم ستا په دین ستا سره په کوپر کې زموار زیما بیا خدای هجرت وکړو یو قولدار چې حدیبیه موقوا او بل قولدار چې د بدر په موقع باندې واپس چې کوم د رومیانو حمله وکړه او ایرانیان ووال چې کوم دی واپس ایران ته راغون کړو او پسې د بدر غزا وشو کافرانو قوت ختم شو صدیق سے پسې خطر راولېږو زما شرط راولېږه دوه خبره الله رښتیا کړې جو سلو خانه تور ولېګل شرط یو کټو اوی چې دا شرط چې کوم دی راولېګل نبی کریم علیه السلام دا قمار دی دا ناروا ده شرط بس چې ته غریبانان لور کړو مسکینانو لور کړو او شرطونه به مخکې جایز ورسته به حرام شو نو الله چې څنګه ویلو د پیغمبر علیه السلام وینا پیشنګویی د قران صداقت د مخه تراله غلبت الروم مغلوب شو رومیان په ادنى الارض هغه قریب زمکه کې عرب توهم او د من بعد غلبهم پس د کمزورتیانه سيغلبون زرد چې د بد رومیان به غالب شي په بدع سنین پسو کلونو کې زکه به غالب ګرځيږي لله الامر الله د پر اختیار د من قبل په خوا او من بعد ورستو د دینه و یوم اذن په دغه ورځ به يفرح المؤمنون خوشالي کوي مؤمنان الله مؤمنان به
هم خوشاله کم بنصر الله د الله په امداد باندې ينصر من يشاء امداد کوي د چاله چې خوښ شي وهو العزيز الرحيم د الله غالب د مهربان دی وعد الله د الله وعد لا يخلف الله وعده الله مخالفت نه کوي د خپل وعده ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي يعلمون دوی پوهیږي ظاهرا من الحیات الدنیا په ظاهر د دنیا کافر د دنیا په دې ظاهر کروندو آبادو خ پوهیږي وهم او دوی عن الاخرة د آخرت نه هم غافلون دی غافله مفتی شفیع سے په دې فرمای افسوس مسلمان د پاره مؤمنم په دنیا باندې ځان پوهه کوي خدا آخرت نه دیم غافل دی لکه دا ستا صفت خو نه دی دا د کافر صفت دی اولم يتفکروا ایا دوی فکر نه کوي فی انفسهم په شان د نفسونو د دوی کې نو ښکاره ده چې په دنیا باندې دا کافران خپويږي ښه زمونږ د مشران بسوي چې دا کافرانو کوم شی جوړ کوي چې دی ګوره په لاس والے ده کنه بیا پکې خبره مکو دا شی ټیک دی سمسه کاسه جوړ کړي خو چې دی ګوره په لاس والے کنه نو دا بیا ټیک کار کړي دی ښه اینه په دنیا کې پويږي چې نه پويږي په آخرت نه پويږي ما خلق الله السماوات ندی پیدا کړی الله اسمانونه او د ازمکه و ما بینهما چې د پمنس کې دی الا بالحق مگر د پر د اظهار د حق او اجل مسمى دا پیدا دی د ټیم مقرر د پر اسمان زمکه د ارس بدلی کیږي و ان کثیر من الناس بشکر د انسانانو نه بلقاء ربهم په ملاقات د خپل رب باندې لکافرون دی کافران اولم يسيروا ايدين غرزي في الارض فزمکه کې فینظروا پس دی وګوري کیف کان څنګه عاقبت الذين انجام داغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو کانوا اغيو اشد منهم سخت دوی قوتا فقوت کې واثار الارض دوی اړولې ودا زمکه دا زمکه چې کوم د اړولې وی آبادیانه پکې کړي و عمروها دوی آباده کړي و اکثر زیات مما عمروها هغه چې آباده کړي د دې مکه ولو تاسو سه هنر د اوس آبادی ده مخکینو ته وګورئ او اوسم خلک زی تماشې ته مصر ته چلاړ شي کنه مصر ته چې کوم دا غوي ارهامات ورته وي هغه چې بکم فرعون مړ شو هغه بزان د لپاره یو محل جوړ کړو د مخ کې نه لږه شانتي لار به ته پرې خوا نو بس دا به په ډنګ ډنګ واغستو هغه ته به ورننه ایستو واپس به پسې ګټي کې خو د په داسې انداز به پسې ګټي کې خولي چې دغه دروازې به پتم نه لګي چې دروازه کمه نو دا دومره غټي غټي آبادیان دي وړاندې نه شروع کړي دی به داسې راغونډي کړي سره د راغونډ کړي داسې او کمه ګټي چې پکې لګولې شوی دي نو اوس ماهرین زی چې دا ګټي دوی راوړي د کم زین دي ځکه دغه ځای کې داسې ګټي نشته دلته نږدې دا ګټي شته نه دا تاسو راوړي د کم زین او بیا دومره غټي غټي ګټي دي چې کین خو نو دا تاسو میکړي څنګه دي او بیا په دې باندې دا زرګونه کال تیر شول کنه اقا د ګټو آبادی هغه شان دا جوړه کړي څنګه ده الله وی استبس اوستا مهارت دی اوس تو تستا چې کوم د انجینیر حیران دی اوس متستا کرین حیران دی عمروها آبادی و اغیل مر کړي وجه خو جاءتهم رسولهم هغه ته انبیاء رال بالبينات فخکارو دلایل سره فما کان الله نو الله پاک لیظلمهم چې په دې ظلم وکي ولکن كانوا انفسهم لیکن او دې په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکو ثم كان بشو عاقبت الذين انجام داغه کسانو اساء چې دوی بد عمل کو انجام څنګه شو اسوء ابد ان كذبوا بآيات الله دا چې دوی تکذیب کو د الله په آیاتونو وکانو بها یستهزئون او دوی په هغه پسې ټوکې کولې الله یبدأ الخلق الله اول پیدا کړي مخلوق ثم يعيده به دوباره پیدا کوي په قیامت کې ثم الیه ترجعون به د غزا تستاسو رجوعي و یوم تقوم الساعه ورځ چې قائم شي قیامت یبلس المجرمون نو امید به مجرمان د دوی سو امید نشتا ولم یکن لهم نبی دوی د پاره من شرکائهم د شریکانو دوی نه شفاع او سوک سپارشیان وکانو یبدی بشرکائهم په شریکانو دوی باندې کافرین کفر کوونکی و یوم هغه ورځ تقوم الساعه چې قائم شي قیامت یوم اذن په دې ورځ باندې يتفرقون دی به بیلول شي مؤمنان به بیل شي د کافرانو نه امدارنګ يتفرقون مشران به بیل شي د کشرانو نه دا مشران به حساب جهنم ته روان دي فاما الذين امنوا ارجو مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي فهم پس دی فی روضه فباغچو د جنت کې يحبرون باغچو د جنت کې به امام بخاری په داسې لغاتو کې ابو عبیده چې کوم دی داغه په لغاتو باندې تشریح کړی دا هغه د يحبرون معنا کوي یسرون دا جنتین په د جنت کې يحبرون معنا یسرون خوشاله ولې شي الله وی جنت کې به خوشاله مو چې تا پس خوشاله اینو ابو عبیده معنا یسرون سره کوي امام مجاهد چې کنده هغه معنا کوي يحبرون معنا ينعمون
دی جنتیانو ته په جنت کې نعمتونه ورکولی شي. ینعمون عبدالله ابن عباس به معنا کوي فی روضه په باغونو د جنت کې به یحبرون معنا یکرمون د دوی عزت کولی شي. یکرمون عزت بوله کولی شي. او امام اوزاعی معنا کوي یحبرون دوی ته به لوبې ویلی شي. دوی ته به جنت کې لوبې ویلی شي. خو څنګه لوبې ورته ویلی شي؟ د دنیا چې کوم دی دا کچرې لوبې نه دي، ابه د الله صفت وي. او دا به ورته څوک وي؟ په فرشتو کې د ټولو نه ښایسته اواز د اسرافیل دی. نو اسرافیل به د الله صفات شروع کی، او اسرافیل چې د الله صفات شروع کی کنو دغه صفاتو به داسې چې کوم د اثر وي چې دا ټول چې کوم د جنتیان به ورته زنګیږي لکه څنګه چې دنیا کې دا بیوقوفه خلک چې کوم د ډمونه تابعیږي کنه. او د هغه اسرافیل اواز خوږ به د اثري چې انسانان جنتیان نه د جنت د پاڼې دي کنه، دا پاڼې به ورته خوځېږي. نو ځکه اوزاعي معنا کوي یحبرون دوی ته به چې کوم د لوبې ویلی شي کنه. نو دا به د غونډو نه ښایسته اواز د اسرافیل وي. نو دا به هغه لوبې چې د الله چې کوم د صفت وي. د حورو چې کوم د خپلې سندرې وي نحن الناعماتو، هغې به دا وي موږ هغه ښایسته یو په نعمتونو باندې همیشه یو. نو دا به د جنتیانو خوشحالو دپاره. واما الذين كفروا ارجع کسان دي چې کافران دي وکذبوا تکذیب کوي به آیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې ولقاء الاخرته په ملاقات د آخرت اولئک پس دا کسان فی العذاب محضرون دا به په عذاب کې حاضر ولی شي. فسبحان الله عبد الله ابن عباس صاحب ته ویلی شول مونږ چې دا 15 منځونه کوو کنه په دې اوقاتو مو تقسیم کړي دا کم ځای کې دي؟ هغه ورته په دې ځای کې دي. فسبحان الله پاکی دا الله د پاره یا په ذکر حمل کا ایا سبحان الله په صلات باندې. فسبحان الله منزون دی الله د پاره حين تمسون کله چې بیگاشي چې کوم د نور پرې وته د ماخام منز دی، نور پرې وته د ماسوتن منز دی. وحين تصبحون او په وخت د سبا کې نو د سبا منز دی. وله الحمد الله د پاره ثنا د فی السماوات والارض پاسمانونو په زمکو کې. وعشیا او بیگا چې نور ووړي مازیګر شو نو د مازیګر منځ دی. وحین تظهرون او په وخت د غرمې کې نو د ماسپښین منځ دی. وای دا په دې آیت کې 15 ونه پراته دي. یخرج الحی روباسی الله جمع دی من المیت د مړینا و یخرج المیت روباسی مړی من الحی د جمع دی نه و یحیی الارض او جمع دی کوي ځمکه بعد موتها پس د وچوالینا. آسان چې الله د دې ځمکې نه دا غیا راویسته وکذالک تخرجون همداسې به تاسو راویستی شئ په قیامت کې د ځمکې نه. اوس تاسو د ځمکې نه به راوځئ په قیامت کې. الله د خپل قدرت دلایل ذکر کوي. ومن آیاته او بعضې د نشاناتو د قدرت د الله نه ان خلقکم دا چې تاسو پیدا کړي من تراب د خاورې نه. تاسو مې د خاور نه پیدا کړي. 3 ترجمې مې تاته وړاندې کړې وې. یا په اعتبار د اصل سره آدم علیه السلام الله د خاور نه پیدا کړو. ان خلقکم من خلق اصلکم آدم علیه السلام پیدا کو من تراب او چې ستانی کو جو تم د خاور نه پیدا اینو. یا خلقکم تاسو مې پیدا کړی د خاور نه ځکه چې د زما اوستا پیدایش د نطفه نه دی، هغه د طاقت او د غذا نه دی. غذا زمکه نه حاصلېږي د وقوع د دینه پیدا شینو. او یا خلقکم من تراب انسان پیدا کیږي نو هغه خوره پرشتہ راولي سره پکې واچي. ثم اذا انتم بتاسو بشر انسانان تنتشرون خوريږي په دې ځمکه. ومن آیاته او بعض د قدرت د الله نه اندادي خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسونو نه ازواج بیبیانه الله تاسو لره بیبیانه درکړي. اوس کدا انسان نه وي چرته بل جنس نه وي نو سونه به تکلیفو لتسكنوا الیها د پاره چې تاسو آرام وکړئ د غبی بیانو خواته. نه د دې وجنه الله د بیبي په صفت کې دا ذکر کوي چې تا کې سکون راشي. نو چې کله واده وکي او بار سونه غمونه او پریشانیانی چې کور ته راشي چې کوم د خوشاله شي نو پته لګي دا خزه ده. او کنه بار ډیر خوشاله دکان کې خو وخت تیریږي پټي کې خو وخت تیریږي او چې کور ته راشي چې کوم دنو دا غم سره مخامخ شي بلاګیا سره مخامخ شي نو پته لګي پدې کې د خزي صفت نشته. د خزي صفت لیسکونا وړاندې می چې کوم د تاسو ته د دې وضاحت کړو چې کوم دی چې مثال په تور دا خزه خاوند ځان د پاره کړي. دا خزه او غوړي چې دا خاوند زماشي بالکل ته د خپل ځان کولای شي. خو چې ته د هغه سره خزندګي تیر کې کپڑے د لاغې کړي دي، کاله د لاغې کړي دي، پیزار د لاغې غستی
ته چې کوم دی څومره د حسن میک اپ سامان غواړي هغې دل اخلي. نو چې استاد ته پتې خاون اوس د پټي نه را روان دی 12 بجې به راځي، دکان نه را روان دی 12 بجې ډوډۍ له راځي، بابو صاحب د نوکرۍ نه را روان دی، نو ته دغه ټیم کې هغه له کټ بستره برابر کا او ښه چې کوم دی ښایسته کپړې واچوه او ښه سرخي پوډر ولګوه، ځان ښه ښایسته که په کټ کې ورته کښېنه. نه صاحب رالی، نه چې رالی نو ورپاسېږه السلام علیکم، په خیر رالی، لږ تېنه څادر واله، د مخ نه یې دوړه وڅنډه او په لاس نه چې کوم دی ونیسه او په دې کټ یې کښېنوه. بیا چې کوم دی لږ وله په دې لاس او په دې خپو زور وکړه، اوس ته کښېنه زه تاله اوس ډوډۍ راوړم. ښه نو ډوډۍ وله راوړه، خو دغه صاحب خو ستړی زرې زرې رالی، یوه ګنټه به دلته ناستي، خو بیا به پټي ته منډې وایي، بیا به دکان ته منډې وایي. نو دغه ګنټه اوس هلک شانتې په ښایسته الفاظو په ښایسته لهجه خبره وکړه، بیا چې خو سارم تللی ستا دپاره یې ګټله، اوس بیا روان دی ستا دپاره یې ګټي. نو بیا به ځي، نو بیا ته د خپل کور کار وکړه چې مازدیګر راځي، نو تو ځان بیا د کور د کار نه اوزګار که، ځان ښه ښایسته جوړ کړه، ښه ته کښېنه. نو ته یو 2 ورځې داسې وکړه، ته وګوره چې دا خاوند تا سره څه کوي، چې دا خاوند تا سره څه کوي، چې تو څه غواړي نو دی به ځان وچني، خو تا ته به هغه پوره کوي، او چې تو څه وې چې کوم دی نو تا به په سر ګرځوي. ولې ستا صفت پیدا شو لیسکنا لتسکونو، چې تاسو کې سکون راشي، نو سکون دې روز پیدا کړه. او که نه داسې زندګي اوسه نه تېره او د دشمنۍ تېره پښتنې ما د تره زوی مې دی چې کوم دی خبره هسې نه چې تربورولۍ کې ورته کمه راشمه، او هر څیز چې کوم دی د ځان نه دی ځناور جوړ کړی، نو لازمي د هغه انسان دی چې دا دونه پیټه مې دله په شا کړی دی، او تا چې کوم دی اخلاق نشته، خوی نشته، زما قدر نشته، نو زه بلا غواړم چې درس راوړم، نو تاله بم چې ته ساک سوکړک راوړي او نور به ښه په ایوان کې به ځان له چرګان خوري. ښه بیا ته څه لګېلې کې سار چې کوم دی هغه د کور نه ووتو، نو تا ښه چې کوم دی ورشه دود پتی چای پوخ که، ښه ووتو د اوسو لاړو، نو تا دود پتی چای ځان له پوخ کو، او یا دې ځان سره چرګ سور کو، او یا دې ځان له ښه مزېدار پراټې پخې کړه، ښه دې وخوړې ځان دې موړ کو. اوس چې هغه په 11 بجې راغی نو تو ښه ډکه شوې، نو سر دې ورته وتاړه که نه، په سر مې دړ دی، بس نوڼۍ مې ته نه کېږي، زه نه خورم سړیه، تباه شومه نه خورم. نو هغه وایي چې خدای پاکه اوس دې کور ته ولې راتلم که نه، ولې دې کور ته راتلم، نو چې ته نه خورې ته فریاد کې، نو ته وایې نه به څه وخوري، که هغه اوږې مې جو هغه موړ شو. نو ګنټه نیمه تا سره کېناسته، واپس ووته، نو چې واپس ووته نو ته بیا چې کوم دی ښه ځان له خوراکونه برابر کړې او ښه ټیک ټاک یې، خو چې هغه راځي نو جو سر ورته تړې که نه، نو ته به ورسره میاشت داسې وکړې، کال به ورسره داسې وکړې، دا خو ستا ژوند دی، نو خپل زندګي به برباد کړې. څونه زنانه چې تاسو درس ته راځئ که نه، وګورئ په خپل ماحول کې کمې ښځې چې د خاوند سره داسې اخلاق کړي دي، آخر انجام د هغې بیا څنګه شوی دی. آخر انجام دا دی چې آخر د خاوند هم له تور شي چې کوم دی جو پرېږدي، زه ګرځم، زه چې کوم دی ګرځه، چې کوم دی خاورې خورې او که یېرې خورې، وږې وکړه مړې خپل کار کوه. نو خپل ژوند دې برباد کو، د بچو ژوند دې برباد کو، زندګي دې برباد کړه، چا تا برباده کړه. د دې په ځای باندې که تا له قدر وکړو، او دا ګوره دویم ټکی هم یاد ساته چې د ښځې او د خاوند کور روان شي، بچو زندګي برباده شوله. د بچو زندگی هغه پورې ټیک وي چې د مور او پلار زندگی ټیک وي، هغه جوړي چې هغه جوړي د بچي قدرمن دي، او چې کله دوی خپل منځ کې وران شول بچي برباد شول، نو د هغې زندگی دې هم برباد کړه. تاسو ټول چې کوم د خپل کلي کې خپل ماحول هلته سوچ وکړه چې څنګه زندگی ده. نو لہذا دا تمام صلاحیت دا د ښځې په لاس کې دی. ته غواړې چې خپل زندگی م ښه کړمه، د بچو زندگی م ښه کړمه، نو د خاوند هغه انداز وچلېږه چې څنګه ستا صفت قرآن ذکر کوي، لتسکنو الیها. زنانه چې درس ته راځي مه خفه کېږئ، ښه مه خفه کېږئ چې کوم دی د خاوند قدر کوئ. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې یوه زنانه مړه شي او په ده کې 3 صفتونه یې ښه، دا جنتي ښځه ده. یوه زنانه مړه شي او په ده کې 3 صفتونه دي. دې زنانه چې کوم دی منځونه کړي دي، دې زنانه روجې نیولې دي، او چې مړه شو او خاوند ترې نه خوشحاله دی، دا جنتي ده. نو څونه اسانه خبره ده چې ستا مونځ دی، ستا روجه ده، او خاوند نه خوشحاله دی، هغه ته دعا کوي، نو بس جنتي ښځه ده. نو او چې خاوند نه خفی که نه، نو چې خاوند نه یې معاف کړی، نو دا هم یاد ساته چې الله دې نه بخي، ښه دا هم یاد ساته. خو کله خاوند هم ظالم شي، هغه هم ظالم شي چې کوم دی هغه هم ناروا کوي، خو تو خپل حق ادا کوه،
ته چې کوم د خپل حق م چې کوم د بربادوه کستا د خاون مجرم شو جاغه مجرم خدای خو ته خو ځان مجرم کوه کنه لتسكنوا الیها وجعل بینکم ګرځول استاسو منځ کې مودتا محبت و رحمتا او مهربانی پردې سړی د پردې ښځه د په نکاح کې څومره غوره والی نکاح وشوه که نه بیا د خاوند نه مور پلارونه ار څه پاتې دي ښځې نه ار څه پاتې ده د دې دوه منځ کې بیا دونه محبت شي که نه هغه خپل خاندانونه پرېږدي مودتا دا الله محبت پیدا کړي او زمون حضرت شیخ به دا بیل بیل لګول نه به داسې وي وجعل وګرځئ بینکم ستاسو منځ کې مودتا فی الشباب چې کله ځوانانی که نو منځ کې محبت ځکه خواهشات ډېر دي نو بالکل محبت دی ورحمتا فی الشیب چې بوډاګان شي بیا مودت نه ځکه خواهشات ختم شوي دي بیا هسې مهربانۍ په یو بل باندې بابا چې راځي که نه هلته خیرات یې وخوړو نو چل پوټی په جیب کې چې دا به هغه بوډۍ له بیا سمه دا پیاسې مهربانه دی او بوډۍ چې کوم د په کور کې څه پاخه شي نو ګوره تاسو هر څه وخوړه هغه بابا چې کوم د غاښونه نشته دا پوس پوټي هغه له کېدوي دا هغه خپل بینس کې دا رحمه مهرباني شي دا به د یو بل سره بیل بیل لګول ښه مودت ځوانۍ سره لګي او رحمت دا د بوډاوالي سره لګي ادریم داسې ویلی شي وجعل بینکم وګرځئ ستاسو منځ کې مودتا مودت جوړ کړي په ظاهر کې هم د یو بل نه قربان وي ورحمتا او مهرباني فی الباطن باطن کې د خاوند د ښځې سره ډېره مینه کله کله چې کم ده یو بل د سوک څپېړه پکې هم راشي خو په یو بل خفه کېږي او ښځه د خاوند سره مینه باطن دا الله پیدا کړي ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات نشانات دي لقوم یتفکرون هغه قوم دپاره چې دوی فکر کوي ومن آیاته او بعضې د نشاناتو د قدرت د الله نه خلق السماوات والارض پیدایش د اسمانونو او د ځمکو دی واختلاف السنتکم اختلاف د ژبو ستاسو دی و الوانکم او د رنګونو ستاسو دی څونه مختلفې ژبې الله پیدا کړي د یو مور او پلار نه پیدا او د یو بچي رنګ یو شانتي د بلبل شانتي په دې لږ شانتي په دې مخ چهره کې الله دا غونډ یو بل نه بیل کړي دي ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات دي للعالمین د پاره د پوهو خلکو ومن آیاته او بعض د قدرت د نشاناتو نه منامکم ستاسو خوب دی باللیل د شپې والنهار او د ورځې و ابتغاءکم لټول ستاسو دی من فضله د الله فضل ځان له کاروبار تجارت وکي ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات دي لقوم یسمعون هغه قوم د پاره چې دوی اوري ومن آیاته بعض د نشاناتو د قدرت د الله نه یوریکم البرق خیتا سو تبرخنا خوفا دا يروي برخنا شروع شي اسنه چې تندر تی جوړ شي وطمع او پدې کې تمای کې دې شي باران شروع شي وينزل من السماء نازل الله د اسمان نه ما ان او باران فيحيي به الارض پس جمع دی کې پدې باندې زمکه بعد موتها پس د اوچوالینا ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات نشانات دي لقوم يعقلون هغه قوم د پاره چې دوی پوهیږي ومن آیاته او بعض د نشاناتو د قدرت د الله نه ان تقوم السماء هغه د چې قائم د اسمان والارض او د زمکه قائم د به امره د الله په امر ثم اذا دعاكم کله چې تاسو راوبلی دعوتا پر بلل سره من الارض د زمکینا اسرافیل علیہ السلام د بیت المقدس په صخره کانی ودریږي او د غونډو ته आवाज کوي چې کوم د ای زړو چې کوم د اډوکو ای ورستو اډوکو ای خورو ورو ویختو خورو ورو غخو هلم الى عرش الرحمن راځي راپورته شه د عرش د رحمان ته راځي ثم اذا دعاكم دعوه چې تاسو ته आवाज وکي په یو आवाज سره من الارض د زمکینا اذا انتم تخرجون به تاسو مروزي بس ار یو را پاسیږي او د سر نه خوري سنډي او روان دي وله د الله د پاره من په سماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دغه چې پزمکو کې دي کل له قانتون دا ټول د الله د پاره تابعدار دي وهو الذي الله غزا د يبدا الخلق چې اول پیدا کړي مخلوق ثم يعيده به دوباره پیدا کوي په قیامت کې وهو دا دوباره پیدا کول اهون عليه آسان دي په الله اهون د اسم تبذیر صيغه د اشکال دا پیدا کیږي چې دا دوباره پیدا کول آسانو ولی اول کې نگرانو او په الله خو اول پیدایشم سګران نه دی نه دی وجنه اهون تبذیر په معنا د نفس فعل سره دی وهو دا دوباره پیدایش هین علیه هین علی الله ته آسان دی دا دوباره پیدا کول سګران خو نه دی یا دویم داسې ویل شي په نسبت ستاسو باندې انسان چې اول کار کوي دا ګرانی چې دوباره به کې آسان وي نو ځکه الله وی اول می پیدا کړي ستاسو د رواج موافق دا دوباره پیدا کول اهون علیه آسان دی په الله وله المثل الاعلى الله د پر مثالونه دی اوچت خيسته صفات دی چې د الله علم دی قدرت دی الله سمیع دی بصیر دی فی السماوات والارض اسمانونو زمکو کې وهو العزیز الحکیم د الله غالب او حکمت والا دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. الہ العالمین دا چې څومره درس وشو الله زمونږ نه قبول کړي، الله په خپل احسان زمونږ نه قبول کړي. قرآن مقدس علوم تعلیمات الله زمونږ په ژوند کې راوستلی کړي. الله زمونږ زندگی او ژوند په خپل کتاب باندې ښایسته کړي، د نبی علیه صلات وسلام د سنت په اتباع باندې ښایسته کړي. الہ العالمین څونه مسلمانان دي په مخ د ځمکه د تمامو حاجات شرعیه پوره کړي، څونه مسلمانان درس ته حاضري کوي. الله د خپلو حاجاتو سر راځي، موږ محتاج یو، الله زموږ حاجتونه پوره کړي. الله زموږ حاجتونه زموږ په علم کې وي او که نه موږ ته پته وي او که نه الله ستا په علم کې دي زموږ تمام ضرورتونه د دین د دنیا د آخرت په خپل احسان سره پوره کړي. الله څوک بیماران وي شفا کامله نصیب کړي. ډېرو مریضانو د دعاګانو درخواستونه کړي، الله ستا په علم کې دي ټولو مسلمانانو ته شفا نصیب کړي، په ښایسته انداز باندې د روجو نیول د عباداتو توفیق نصیبه کړي. الہ العالمین زمونږ د دې درس چې څومره ثواب اجر ستا په علم کې موږ تمام امت مسلمه ته الله بخلی دی، الله جمدو ته مړو ته الله د دې ثوابونه ورسولی کړي. الله زموږ تمام مردگان د هغې مغفرت نصیب کړي، نږدې وفات وي وړاندې وفات وي د تمام امت مسلمه الله متوفا چې څونه وفات دي د هغوی درجات عالیه نصیب کړي. الہ العالمین دنیا کې څومره نیکان حضرات دي، مؤمنان مسلمانان دعاګانې کوي، عبادتونه کوي، موږ خو ستا هغه شانې بندګي نشو کولی څومره چې هغه نیکان کوي. الله امت دپاره دعاګانې غواړي، د هغې په دعاګانو کې زموږ حصې وکړي. الہ العالمین دنیا کې څومره وبایي امراض خواره دي، خصوصا کرونا په نوم باندې یا نور مرضونه دي، الله پاکه د ټولو انسانانو خصوصا د امت مسلمه الله حفاظت وکړي، الله د پاکستان حفاظت وکړي، الله زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. الہ العالمین وبایي امراض ستا پیغمبر پناه غوښتې ده، الله موږ ته پناه نصیب کړي. الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي، خیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.